أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد او ندی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر یو پیغمبر قد خلت یقینا تیر شوی دی من قبله مخکې ددنه الرسل پیغمبران افئن ماتا آیا پس کچر دی په خپل مرګ باندې مړ شو او قتل یا دی قتل کړی شو انقلبتم واپس کیږئ به تاسو علی اعقابکم په پوندو خپلو باندې ومن ینقلب او څوک چې واپس شي علی عقبیه په پوندو خپلو باندې فلن یضر الله پس هرگز دی ضرر نشي رسول الله تعالی ته شیئا یو ضرهم وسیجزی الله الشاکرین او زردا چې بدله به ورکوي الله تعالی شکر گزارو ته. په دې آیت مبارکه کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته تنبیه ده او تنبیه په دې خبره باندې ده چې نبی علیه الصلاة والسلام پیغمبر دی لکه څنګه چې نور مخکې پیغمبران دنیا کې تیر شوي دي هغه پیغمبرانو باندې په خپل ټیم باندې مرګ راغلی دی دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام له هم مرګ راځي. نبی علیه الصلاة والسلام بېشکه امام الانبیا سردار الانبیا دی تمام انسانانو کې او تمام ملائکو کې مخلوقاتو کې د الله نه بعد درجه د نبی علیه الصلاة والسلام ده. دا ټول کمالات د نبی علیه السلام په خپل ځای باندې دي خو به هر حال دی انسانو او هر انسان او ساه اخیستونکي دپاره مرګ لازم دی او د باندې مرګ راځي خامخا. نو نبی علیه الصلاة والسلام هم د دې مرحلې نه به تیریږي. که د نبی علیه السلام باره کې د چا په ذهن کې دا وي چې نبی علیه الصلاة والسلام له مرګ لا نه به راځي یا به ګنې دی همیشه به ژوندي وي نو که داسې څه خیال د چایي نو دا خیال د ذهن نه وباسئ. نبی علیه الصلاة والسلام مرګ به په ده باندې خامخا به راځي یا اوس یا بیا یا هر کله چې لیکن راځي به خامخا. نبی علیه الصلاة والسلام به یا په خپل مرګ باندې وفات شي او یا به د کافرانو د لاسه قتل شي. نو تاسو به دا نه کوئ چې نبی علیه السلام وفات شي تاسو به ګنې واپس شئ یعنی دین اسلام به پرېږدئ داسې به نه کوئ. که چا داسې وکړو نو د الله تعالی څه ضرر او نقصان نشي کولی خپل نقصان به وکړي خپل دین به ځان له خراب کړي د الله تعالی څه نقصان او کمی نشي کولی. آیت مبارکه اصل کې په دې موقع نازل شو چې کله د احد میدان ګرم شو نبی علیه الصلاة والسلام 50 کسانو په جبل الرمات باندې په غونډۍ باندې کینولیو او باقی صحابه کرام رضی الله عنهم یې 3 صفونه جوړ کړو. مقابله کې 3000 کافرانو دی 500 کسانو ته نبی علیہ السلام ویلو چې تاسو به دین نه راکوزیږئ که مونږ جنگ وګټو که مونږ بیلو. بخاری کې روایت دی نبی علیہ السلام دومره تاکید سره ویلو که فرض که مونږ قتل شو او مونږ ټوکړي ټوکړي شو او تاسو وګورئ چې مارغان رالو زمونږ دا ټوکړي وړي بیا به هم تاسو را دې غونډۍ نه راکوزیږئ تر څو چې ما نه ویلي دونه تاکیدن خبره شوې وه. عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ د دغه 500 کسانو امیر و. چې کله لومړنۍ مقابله وشوه صحابو ناشنا جذباتو کې حمله وکړه کافرانو محض سره 26 کسان قتل شو او باقی منډې کړې میدان یې پرېښودو زنانې ځان سره راوستې هغوی منډې کړې. بخاری کې روایت دی صحابه وي چې موږ زنانه لیدې د کافرانو چې پنځیبونه یې اچولي و دا پیسې به راکړې وې وي د هغې پنډۍ موږ ولیدې چې هغوی د احد غر ته ختې او چا شاته نه کتلو.
دلته میدان هغوی پرېښودو، کافرانو ډېر زیات مال غنیمت پاتې شو. صحابه کرام رضی الله عنهم هغه مال غنیمت را جمع کول شروع کړو. د جنگ نه بعد لومبنی کار هم دای چې ناس کسان به مال غنیمت به راغونډي. د دې مطلب دا نه چې چا لاس له سره لګن دا د هغه دي، چې چا څونه ډېر راغونډ کړو نو ګندا د هغه شو. نه، داسې نه ده. د مال غنیمت نه یو کوړم نشي اوچتولی، دا به راغونډی جمع کوي به. دا به بیا امیر چې وي هغه به بیا په دې باندې تقسیم به کي. هغه تقسیم نه مخکې څوک کوړه او څادر هم نشي راوچتولی. د ټولو لوی ګناه هم دې وخت کې دای د مال غنیمت نه یو څیز راوچتول، د دې نه لوی ګناه بل نه. نو دغه صحابه کرام رضی الله عنهم چې مال غنیمت را جمع کو، بر هغه 500 کسانو ته میدان نورم کولو ښکارېدو چې کافران خو هغه دی لاړلو، ای خو شاته هم نه ګوري. او لاندې میدان کې صحابه دی مالی غنیمت را جمع کي، راځئ چې موږ هم د دې مدد وکړو. نو موږ دلته کې څه ته ناست یو؟ عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ملګرو ته د نبی علیه الصلاة والسلام هغه تاکیدي ارشاد رایات کو چې نبی علیه السلام نو ویلي که موږ جنگ وګټو بیا هم تاسو نه راکوزیږئ. هغې وی جدي مطلب خو دا و چې بس جنگ وګټو نو بیا تر جنگ ګټلو پورې خبره وه. 40 کسان راکوز شو او 10 کسان به راپاتې شو. هلته خالد ابن ولید رضی الله عنه چې دی لا رضی الله عنه نو جوړ شوی په دې موقع باندې، دی لا د کافرانو طرف نو. دا ډېر لوی جرنیل او سپه سالارو. د چې د هغه ځای نه وکته چې غونډۍ خالي ده، نو د 300 شهسوارو. شهسوار د اس باندې سور انسان ته شهسوار وي. نو 300 کسانو سره راتاو شو او دغه غونډۍ طرف ته راغی او 2700 دغه طرف نه شو. د دې 10 او د 300 مقابله وشوه، لیکن دی شهیدان شو د غونډۍ د پاسه. او دغه 300 رشا د غړي په صحابو رالو او 2700 د آی غړي شو او هغې یو ناره وویله او میدان سبل شان ګرم شو. صحابه کرام رضی الله عنهم ته هیڅ اندازه ونه لګېده چې دا څه وشو، چې دا کافران د کمې غاړې رالو. چا څه وی چا څه. صحابه منځ کې وو، کافران دواړو طرفون نه او یا کسان شهیدان شو. کافرانو زور لګو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل کو، لیکن الله تعالی د نبی علیہ السلام حفاظت کو. مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ دی د نبی علیہ السلام مخې ته. طلحه رضی الله عنه چې طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنہ دی د نبی علیہ السلام مخې ته ولاړو. کافرانو په نبی علیہ السلام گزار کو، د بوته دا سنگل مخ کوله د لاسو. روایت کې راځي چې فشلت یداه، د در لاس شل شوی و، ټول ګزارونه په دې لاس باندې اغستی و. الله تعالی د په دې لاس باندې څه تامبله ګولې وه دغه ټایم کې چې د توري ګزار او د نیزې ګزار په لاس باندې اغستو، لاس یې نه کټ کېدو. خیر کافرانو کوشش کو چې نبی علیہ السلام قتل کې. نو مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ گزار په خپل ځان واغست او هغه شهید شو. او مصعب بن عمیر رضی الله عنه نبی علیہ السلام سره مشابهت و. ابن کمیه چې د په نبی علیہ السلام باندې کاڼي گزار وکړو، ناګزار په دې سر ولګېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوسپنې ټوپۍ اچولې وه، هغه په نبی علیہ السلام په دې سر کې خښه شوه. د هغې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بېهوشه شو. او عتبه بن ابي وقاص چې و دا د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ورور دی، کافر مړ شوی دی. دم یو ګزار وکړو، هغه د نبی علیہ السلام په دې خوله باندې ولګېدو. نو دا لاندنې ښي طرف ته دا نری غاښ د نبی علیہ الصلوۃ چې رباعي ورته وي هغه مات شو، شهید شو. شاته یو کنده وه، دا کنده د حنظله رضی الله عنه پلار دی ابو عامر الراهب، دا ډېر لوی منافق و. دا کنده د کنستې وه. نبی علیہ السلام په شا راته کندې ته راپرېوتو او یو ښه بېهوش هم شو، نو زخمیم دی. نبی علیہ السلام په میدان کې بیا نه ښکارېدو. نو د ابن کمیه او یا شیطان په تیز اواز سره دا ووی چې ان محمدن قد قتل، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل شو. نو یو ناشنا کیفیتو، یو خدا چې ګټلی شوی جنگ بیا دی بیلو، د کافرانو ناسا په حمله وه، صحابه ذهني تیار هم نو، بلا صحابه شهیدان هم شو. او چې بل طرف ته د نبی علیہ السلام د شهادت اواز پکې راغی، په دې سره صحابه حوصلې ډېرې پستې شوې. د چا د لاسه توره پرېوته، څوک په ځای کې ناستو، چا وی چې اوس څه وکړو دې وخت کې.
چا یو خوا منډې والی چا بل خوا منډې والی، بلکې بعضې منافقین پکې پاتې شوي مو په دې کې. ناغي دا وی چې راځئ چې عبدالله بن ابی بن سلول ته ووایو چې هغه راشي او ابو سفیان ته منت سماجت وکړي چې مونږ بس کې پرېږده مونږ نور مه کتلی وی، چې هغه نه پناه واخلو په ذریعې سره. او چا پکې وی چې راځئ د خپل پلار نیکه دین ته بیا ورځئ. ناشنا ناشنا نارې شروع شوې چې دې دوران کې نبی علیه الصلاۃ والسلام په اوش کې راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا په تیز اواز سره الی عباد الله الی عباد الله، د الله بندگانو دی خوا راشئ. پس نبی علیه الصلاۃ والسلام آواز اوریدلو چې صحابه بیا الله تعالی یو ځای کړو، بیا دی منظم شو او بیا چې په کافرانو حمله وکړ کافران بیا وتښتېدلو. په دې موقع د آیت مبارکه نازل شو. آیت کې یو تنبیه ده چې دا خو نبی علیه الصلاۃ والسلام شهید شوی نه دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام که چېرې واقعي او حقیقتا فرض که شهید شي تاسو به څه کوئ؟ تیښته به کوئ، تاسو میدان به پرېږئ، حوصلې به تاسو بیلئ به، یا تاسو به گویا کې د دین اسلام نه به اوړئ. د صحابه کرام رضی الله عنهم کې څوک مرتد شوی نه دی، نه چا اراده کړې ده. د دې میدان نه تښتېدلو او د میدان نه شاته کېدلو د دین قرآن کریم تعبیر په دې وکړو چې گویا کې تاسو مرتد شوئ. چونکه د صحابو مقام ډېر اوچت دی، چې چا مقام ډېر اوچت دی د هغې معمولي غلطي غټه غلطي شمارلی کېږي. څنګه چې د دې حسنات الابرار سیئات المقربینو، نو صحابه خو یو ناشنا مقام والا خلق دی، نو د دې د میدان نه اخوا کېدلو قرآن کریم دونه په ناشنا انداز کې دای اظهار وکړو، تعبیر وکړو چې ولې تاسو به واپس کېږئ د دین نه. نو د دین نه څوک واپس شوي دي، خو دغه معمولي غلطۍ نه دا تعبیر وکړو. او دې کې هم د الله تعالی ډېر لوی خیر و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حیات دی او ژوندی دی. نو څه نه څه غم الله تعالی صحابو ته وښودو چې د نبی علیه السلام د مرګ نه پس بیا تاسو بیا څه کوئ؟ دا به حقیقت کې په نبی علیه السلام به موت راځي او مرګ به تاسو به څه کوئ؟ بیا ځان کې به حوصله پیدا کوئ، برداشت به ځان کې پیدا کوئ. بیا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله وفات شو، نبی علیه السلام د ګل په ورځ باندې وفات شوی و او د چاش ټیم و. په دغه سهار د نبی علیه السلام طبیعت ښه شو. 15 ورځې نبی علیه السلام بیماري تېره کړې وه. بیماري به یې ورځ تر ورځه سوا کېده. 2 بیمارۍ وې د نبی علیه السلام، سر درد او تبه شدت سره. دا سر درد یې ونه ښه کېدو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د ګل په سهار باندې د سحر د مونځ ټیم و، ابوبکر صدیق رضی الله عنه مونځ ورکو چې نبی علیه السلام طبیعت ښه شو. نو د راتلو اراده وکړه، نو پرده یې اوچته کړه. چې پرده یې اوچته کړه صحابه یې ولیدلو چې هغې هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په اقتدا کې مونځ کي. بخاري کې روایت دی، صحابه وایي چې مونږ د نبی علیه السلام په مانځه کې ولیدو او پرده یې اوچته کړه. وی نږدې وه چې د ډېرې خوشحالۍ نه مونږ مونځ مات کړی وی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دونه خوش روزي بارو، لیکن نبی علیه السلام پرده بیا ښکته کړه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مونځ نه بعد نبی علیه السلام سره میلو شو. نبی طبیعت ډېر ښه او دا الله شان دی. په کم ټیم چې انسان وفات کېږي طبیعت یې ښه شي. مخکې به بالکل خبرې به هم نه کړي، سترګې به هم نه غړي، او د مړ نه لږ ونته کې مخکې به سترګې هم کولو کړي، خبرې به هم وکړي تا سره. سړی ماشاءالله ښه دی، خلک ته یو طرف ته شي هغه بیا وفات شي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو بیبي وه، دا د مدینې منورې نه بار صنح یو ځای و، سین سره صنح. هلته کې د نبی علیه السلام یو بیبي وه، هغه هلته اوسېده، 1 میل فاصله کې وه. اوالی مدینه ورته وایي. دې دا 15 ورځې هغې له نه وتلی. دلته سهار د نبی علیه السلام طبیعت ښه و. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیه السلام اجازت واغستو چې زه لږ هلته کې بیبي له ملاقات له ورځمه. دی هلته کې لاړو او د چاش په ټیم کې نبی علیه السلام د عایشې رضی الله عنها په دې ترخ کې سر و، د نبی عایشې عنها د ترخ او د مرۍ په منځ کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو. یو ناشنا کیفیت جوړ شو، ځکه چې نن سبا د انسان پلار او یا مور او یا رور او یا بیبي یا زوی وفات شي، انسان ګم سم شي، هینګ شي. بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د صحابو مینه دا خو د دنیا په تاریخ کې دونه مینه چا نه راکړې. څنګه چې نبی علیه السلام او صحابو خپلو کې مینه وه، داسې چا کړې ده. عمر رضی الله تعالی عنه جماعت ته راغی.
او هغه توره روباسله وي که چا وي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفات شوی دی سر به ترې نه قلم کړمه. نبی علیه الصلاة والسلام د الله ملاقات له تللی دی، هغه ته لا وخت پاتې را به راځي او به د منافقانو صفایا به کي، بیا به چته د صحابو خیال دا و چې نبی علیه السلام له مرګ راځي، دا نه چې نه به راځي، خو زمونږ نه بعد به راځي، وروستو به راځي. علي رضی الله عنه بالکل پټ شو او عثمان رضی الله عنه بالکل گم سم شو، په ځای کې ناستو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې پیغام لړو، دلته نه په اس باندې راغی، نیغ د عایشې رضی الله عنها کمرې ته راغی، د نبی علیه السلام د پاس صادر پروتو، د نبی علیه السلام د مخ نه صادر لرې کړو، وی جړلو، او نبی علیه السلام د دواړو سترګو په دې منځ کې په تندي باندې ښکل کړو، او بیا یې وفرمیل چې الله تعالی به تا مې دوه مرګونه نه راوړي، به دغه یو موت او په تا باندې راغی، دې نه پس بیا بل مرګ ستا لپاره نشته. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام جومات ته راغی، عمر رضی الله عنه هغه بیان کو، تورې نیسلې وه، عمر رضی الله عنه ته لکه کینه، هغه کم دی کې کینه، په جذباتو کې راغلو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خطبه وویله، او په خطبه کې هدایت مبارکه ووی، دا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، دا آیت مبارکه ووی. عمر رضی الله عنه وی فلکأنی لم اقرأها، وی گویا کې دا آیت مبارکه ما چاته اړه ویلې نو مګر په دک ورځ مې ووی. یعنې دا آیت بالکل زمونږ نه گویا کې هېر شوی و چې دا آیت څنګه واورېدو. عمر رضی الله عنه په خپله په ځای باندې کېناستو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی چې خلکو دا په غور سره اورئ چې من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، چې چا د نبی علیه الصلاة والسلام بندگی کوله، نبی علیه السلام ته خپل رب وی، نو هغه اورې د هغه رب وفات شو. ومن کان یعبد الله فإن الله لم یمت، او چا چې د الله بندگی کوله نو الله تعالی مړ نه دی، ژوندی دی او نه باندې مرګ نه راځي. په دې آیت اورېدو سره بس د صحابو یقین شو چې نبی علیه الصلاة والسلام وفات شوی دی. او قرطبي لیکلی دی چې بیا صحابو د مدینې منورې په لاره کې د آیت مبارکه بیا لوستو. نبی علیه الصلاة والسلام بیا د منګل په ورځ باندې د 15 پر بیا دفن شوی دی. وجه دا و چې مسائل ډېر زیاتو. د نبی علیه السلام د تدفین نه مخکې اهمې مسلې حل کول پکارو. که نبی علیه الصلاة والسلام تدفین شوی نو بیا به دا مسلې نه حل کېدی. لومبنۍ مسله د نبی علیه الصلاة والسلام تدفین کم ځای کې وشي، په کم محله کې پکار دی، ځکه مهاجرین زمونږ سره به نبی علیه السلام مهاجر دی، انصارو یې مونږ سره به دفن کېږي، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام انصارو کې دی. ښه په نبی علیه الصلاة والسلام به جنازه څوک کي، ښه کفن به وله څوک ورکي، غسل به وله ورکو که نه به ورکو به، نو دا ډېرې مسلې وې. نو د دې حل کولو نه مخکې د نبی علیه الصلاة والسلام نه بعد امیر او خلیفه پکار دی. دا خلافت دونه ضروری دی که نه خلیفه، چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام تدفین وروستو شوی دی، خلیفه تکرر مخکې شوی دی. خلیفه نه بغیر دا مسلې حل کیږي نه. نو دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه جوړ شو، د هغه بیا فیصلې وکړې چې نبی علیه السلام کم ځای کې وفات شوی دی اکه ځای کې به دفن کیږي. نبی چې په کم ځای باندې وفات شو اکه ځای به دغه قبر وي. او دا د نبی علیه السلام خواهش مو، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام چې کله بیمار شو لومړنی تکلیف د نبی علیه السلام سر درد شروع شو. او بخاری کې روایت دی نبی علیه الصلاة والسلام به بار بار د بیبیانو نه تپوس کو، زه به نن کم ځای کې ما، زه به نن کم ځای یم، زه به کم بیبي سره به یم. بیبیانې د نبی علیه السلام په منشا پوه شوې چې نبی علیه السلام خواهش عایشې رضی الله تعالی عنها سره دی. ټولو بیبیانو په خوشحالۍ باندې او په رضابندۍ باندې نبی علیه الصلاة والسلام ته ووایي چې ستاسو خواهش دا دی چې عایشې رضی الله تعالی عنها سره خپله بیماري تېره کړي، نو موږ طرف نه اجازت دی. نبی علیه السلام دا 15 ورځې بیا د عایشې رضی الله تعالی عنها په کمره کې تېرې کړي دي، او هلته کې بیا وفات شو. نو په هغه ځای بیا تدفین یې وشو. او په نبی علیه الصلاة والسلام جنازه چا نه راکړې، په پیغمبر څوک جنازه نه کي. بس صحابه کرام رضی الله عنهم براتلو، وړوندې کمره و 10 کسان براتلو، هغوی به په نبی علیه الصلاة والسلام درود شریف وی او بیا به تېرېدل به. چې سړی ختم شو بیا به زنانه راتلې او هغوی به په نبی علیه السلام درود شریف وی، بیا به هغوی لاړو، بیا ماشومان رالو هغوی بیا درود شریف وی. نو په دې به لا ټایم لګي بیا، چې 10 کسان نه څونه ټایم به لګي، لږ صحابه دي،
او لږې زنانې دي، بیا لږ ماشومان دي. دا ټولې خبرې چې مکمل شوې، هغې نه بعد د نبی علیه الصلاة والسلام تدفین وشو. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو هغه ورځ وه چې نبی علیه السلام مدینې ته راغی، هغه هم د ګل ورځ وه. نو مدینه منوره وپړکېده او روښانه شوه. او یو هغه ورځ وه چې نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو. وی مونږ چې څنګه نبی علیه الصلاة والسلام خاورو ته حواله کو، وی مونږ لا لاسونه نو څنډلي چې زموږ زړونه بیا بدل وو، او دغه ورځ مونږ باندې بیا توره ښکارېده. نو د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات په موقع باندې هم دغه کیفیت جوړ شوی و. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د آیت مبارکه په دغه موقع باندې مو لوستو. آیت کې یو سبق دی او تعلیم دی. که ستاسو مشر او که ستاسو استاد او که ستاسو معلم او که هر څوک دی، هغه له به مرګ راځي، هغه به وفات شي. د کور مشر وفات کیږي، به پلار به وفات کیږي، نیکه به وفات کیږي، ذمہ دار شخصیت له مرګ راځي. دا نه چې تاسو بیا حوصلې بیلئ، دا نظام دی، دا روان دی. وروستنو خلکو له دغه نظام مستقل چلول پکار دي. الحمدلله صحابو له الله تعالی همت ورکړو، استقامت ورکړو، دین اسلام اک شان هغوی په دغه سختو حالاتو کې امت ته منتقل کو. اوس که صحابه هم سروالی بروالی شي، څنګه به دا دین دنیا ته منتقل کېده به؟ دا یو تعلیم دی او سبق دی مونږ ته چې دا سلسله به روانه وي. لوی لوی خلک د دنیا نه لاړو، خو تاسو به دا خپل میشن او نظام به جاری ساتئ. وما محمد، او نه دی محمد صلی الله علیه وسلم. محمد د نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم دی، دا ولا عبدالمطلب صاحب ایښودی و. ابن عاشور لیکلی دی، دا تفسیر چې دا اوس راغی، د لیکلی دی چې کله عبدالمطلب صاحب د نبی علیه السلام دا نوم محمد کېښودو، نو خلکو ورته وایي چې ستاسو په آبا و اجداد کې خو داسې نوم د چا نشته دی، نو دا دې ولې کېښودو؟ نو عبدالمطلب صاحب وایي چې رجوتو ان یحمده الناس، دا امید لرمه چې خلک به د تعریف کی. دا محمد معنی ډیر تعریف کړی شوی. محمد کې مبالغه ربابي تفعیل نه دی، ډیر زیات تعریف کړی شوی. د نبی علیه الصلاة والسلام ډیر زیات تعریف شوی دی. د الله تعالی نه بعد که د چا تعریف شوی دی، هغه نبی علیه الصلاة والسلام دی. مسلمانان خو هم د نبی علیه السلام تعریف کی، کافران او مشرکان او غیر مسلمه انسانان سکه زناورم د نبی علیہ السلام، اشجار و نباتاتو دیم د نبی علیہ السلام تعریف کړي. ځکه ته محمد وي، دې کې ته محمد ویل شي، محمد د میم زیرو، ډیر زیات تعریف کوونکی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ډیر زیات د الله تعالی تعریف او حمد و ثنا کړی ده. ابن عاشور لیکلی دی، د علامه سهیلی رحمه الله قول را نقل کړی دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې صرف د دریو کسانو نوم محمد و، د بل چا نوم محمد نو. یو محمد ابن حمران دی، دا د ربیعه قبیلې و، او دویم چې دا محمد ابن سفیانو، دا د فرزدق یو مشهور شاعر دی، دا هغه نیکه دی، دا هغه د نیکه د محمد ابن سفیان بن مجاشع. او دریم چې محمد ابن احیحه، دا د اوس قبیلې و. د دین علاوه د چا نوم محمد نو. وما محمد، او نه دی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول، مگر پیغمبر. مطلب دا چې معبود نه دی، الہ نه دی، چې ګندله به مرګ نه راځي. نو صحابو کې چا دا عقیده او خیال نو چې نبی علیہ السلام معبود دی، هیچا داسې خیال نو. خو به هر حال قرآن کریم یو عام قاعده او اصولی بیان وکړو. که چا په ذهن کې د نبی علیہ السلام باره کې دا خیالي فرض کا، نه خیال د ذهن نه وباسئ. قد خلت، یقینا تیر شوي دي، من قبله مخکې د ده نه، الرسل پیغمبران. د نبی علیہ السلام نه مخکې بلا پیغمبران نه تیر شوي، ناسه شو خو وفات شوي دي که نه، نبی علیہ السلام به هم وفات کیږي به. افئن مات، آیا پس که چېرې دی مړ شو، ماته یعنې په خپل مرګ باندې مړ شو، د چا د لاسه نه، یعنی سبب یې څوک انسان نی ګرځېدلی، او قتله یا قتل کړی شو، یعنی چا د لاسه قتل شو. لکه د احد میدان کې کافرانو وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهید شو، نو که فرق داسې وشي حقیقت کې. انقلبتم، دا افائم ماته کې شروع کې دا حمزه استفهام ده، نو دا حمزه استفهام معنا په دې انقلبتم باندې وکړئ، یعنی انقلبتم، آیا تاسو به واپس کیږئ
که فرض که نبی علیہ السلام په خپل مرګ وفات شو او یا شهید شو، نو آیا تاسو به واپس کیږئ؟ علی اعقابکم، په خپلو پوندو باندې. اعقاب جمع د عاقب ده، او د خپې دا رستنۍ حصې ته وي، اخرنۍ حصې ته. او دا محاوره ده، کنایه د ارتداد نه. یو سړی په خپلو پوندو باندې واپس شو، یعنی مرتد شو. د صحابه کرامو کې څوک هم لري مرتد شوی؟ ما خبره وکړه. اصل کې هغه میدان جنگ نه وقتی طور باندې تښتېدل او پناه اخیستلو. قرآن کریم هغې نه تعبیر وکړو په ارتداد باندې. ومن ینقلب، او څوک چې واپس شي، علی عاقبیه، په پوندو خپلو باندې، کفره که څوک مرتد شو، نو فلن یضر الله، پس هرګې دې ضرر نشي رسول الله تعالی ته. شیئا نکره ده، معمولی ذره برابر ضرر الله ته نشي رسولی. د الله په شان کې څه کمی راځي، خو خپل نقصان به وکړي. وسیجزی الله الشاکرین، دا سین یا دپاره تاکید دی، نو معنا به داسې شي یقینا الله تعالی بدله ورکوي الشاکرین، شکرګزارو ته. او دا سین دپاره د استقبال هم راځي، یعنی آینده زمانه کې. نو بیا سیجزی الله، ان قریب الله بدله ورکوي الشاکرین، شکرګزارو ته. او شکرګزار چاته چې هغه اطاعت وکړي د الله تعالی. په دې سختو حالاتو کې د مصیبت په ټیم کې انسان اکثر غافل شي، گم سم شي، اکثر الله ته نه هیر شي، اطاعت پوره نه کړي. چې کوم سړی په داسې حالاتو کې اطاعت اختیار کړي، دا د الله تعالی ډیر شکرګزار بنده دی. یعنی گویا کې دی په سخت او په فراوانۍ دواړو کې د الله تعالی تابعدار دی. په عامو حالاتو کې خو انسان ټیک ته الله ته متوجي وي، خو چې کله مصیبت راشي، کله پریشانی راشي، انسان اکثر حوصله بیلی، الله ته نه هیر شي، اکثر غیر د خولې نه وباسي. نو دی فرمایي چې څوک د الله تعالی شکرګزاري، یعنی کامل اطاعت گزاري، الله تعالی به غله ښکلې بدله او غټه بدله ورکړي. او نه دی محمد صلی الله علیه وسلم مگر پیغمبر، یقینا تیر شوي دي وړاندې ردنه پیغمبران. آیا پس که چېرې دی مړ شو یا ووژلی شو، واپس کیږئ به تاسو په پوندو خپلو باندې. او څوک چې واپس شي په خپلو پوندو باندې، پس هرګې دې ضرر نشي رسول الله تعالی ته د څه څیزو. او ان قریب الله تعالی بدله ورکوي شکرګزارو ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وما كان لنفس، او ممکن ندا د هیڅ یو نفس دپاره، ان تموتا، دا چې دی مړ شي، الا باذن الله، مگر په حکم د الله تعالی سره، کتابا لیکلی شوي، مؤجلا نیټه کړی شوي. ومن یرد ثواب الدنیا، او څوک چې اراده لري د بدلی د دنیا، نؤته منها، من ورکو دتا د دینا. ومن یرد ثواب الاخره، او څوک چې اراده لري د بدلی د آخرت، نؤته منها، من ورکو دتا د دینا. وسنجزی الشاکرین، او زردا چې مونږ به بدله ورکو شکر گزارو ته. وکای من نبی، او ډیر د پیغمبرانو نه، قاتل معه، جنگ کړو په ملګرتیا د ده کې، ربیون، الله والا خلکو، کثیر ډیرو، فما وهنو، پس دی کمزوری شوي نو، لما اصابهم،
د وجې د آینا چې رسېدلی و دیته فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې وما ضعفو او نه دي سست شوي وو وما استکانو او نه دي ښکته شوي وو کافرانو ته والله يحب الصابرین او الله تعالی محبت کوي صبر کوونکو سره وما كان قولهم او نوا وینا د دی الا ان قالوا مگر دا چې دی وی ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے رب زمونږه بهنو کې مونږ ته د ګناهونو زمونږه و اسرافنا او تجاوز کول زمونږه فی امرنا په کار خپل کې وثبت اقدامنا او مضبوط کې قدمونه زمونږه وانصرنا علی القوم الکافرین او امدادو کې زمونږه په مقابله د قوم کافرانو کې فآتاهم الله پس ورکړه دي ته الله تعالی ثواب الدنیا بدله د دنیا وحسن ثواب الاخره او ښکلې بدله د آخرت والله يحب المحسنین او الله تعالی محبت کوي نیکو کارو سره. په دې آیتونو کې مسلمانانو ته مؤمنانو ته مناسب تنبیحات دي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی شو بېهوش شو او هغه کندې ته پریوته او په میدان کې بیا نه ښکارېدو نو شیطان یا ابن کمیه دا چغه واله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل شو شهید شو. په دې سره صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم همت بیلو او څه په ځای باندې کېناستو څه یو خوا بل خوا شو. الله جل شانه په دې خبر باندې ته تنبیه کی چې دا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مړ شوی نه قتل شوی دی که فرض که نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل تاسو به داسې کوئ ستاسو نه مخکې قومونو والم جهاد کړی دی انبیاء کرام علیهم الصلوۃ والسلام جهادونه کړي دي د هیڅ ملګرو سره هغوی خو داسې نه دي کړي تاسو ولې داسې کوئ ځکه ستاسو درجه د هغوی نه اوچته ده څنګه چې د نبی علیہ السلام درجه د نورو پیغمبرانو اوچته ده نو دارنګه دې امت درجه د مخکنو امتونو نه اوچته ده نو چې مخکنو قومونو خپلو پیغمبرانو سره یو ځای په میدان کې جهاد کړی دی هغوی نه تښتېدلی دي او نه همت بیللی دی او نه دشمن مخې ته ښکته شوي دي بلکې ثابت قدم نو تاسو خو په درجه کې د هغوی نه اوچت یې تاسو خو به خامخا به طریقې اولا ثابت قدم به او تاسو به همت نه بیلی. داسې دونه غټه خبره نه وه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چونکې مقام اوچت دی او چې چا درجه او مقام اوچتي د هغوی معمولي خبره بیا غټه خبره شمارلی کېږي. د الله تعالی په دربار کې صحابه کرام رضی الله عنهم مقام ډیر زیات اوچت دی نو ځکه هغوی ته داسې قسمه تنبیحات رالو چې ستاسو لپاره دا خبره مناسب نه وه داسې نو کول پکارو. وما کان لنفس او نشته د هیڅ یو نفس دپاره نفس نکره ده او نفس سا اغستونکي ته وي نفسون د نفس نه دی او نفس سا اغستلو ته وي جمع انفاس راځي د نفس جمع نفوس راځي او د نفس جمع انفاس راځي. نفس په معنا د شخص او د ذات او د انسانو او نفس چیرې هغه سا اغستلو ته وي نو د نفس تم نفس ځکه چې دیم سا اخلي نو مراد نه هر یو زنده سر او هر یو انسان شو. وما کان لنفس او ممکن نه ده د هیڅ یو نفس دپاره د هیڅ یو انسان دپاره مرګ چاله په خپله نشي راتلی که یو سړی ډیر زیات کوشش وکړي چې ځان دې مړ کړي او الله تعالی اراده نه کړي او ټایم یې نه مقرر نشي مړ کېدی انسان د خپل وخت نه مخکې نشي مړ کېدی د هر انسان دپاره خپل وخت او ټایم مقرر دی هغه ساعت او هغه منټ او سکند مقرر دی د هغې لمحې نه مخکې انسان نشي او رستو کېدیم نشي. وما کان لنفس قرآن کریم یو قانون بیانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به څنګه د وخت نه مخکې وفات شي چې هیڅ یو انسان د خپل وخت نه مخکې نشي مړ کېدی نو نبی علیہ السلام به څنګه د خپل وخت نه مخکې وفات شي ځکه
نبی علیه الصلاۃ والسلام خو د یو مقصد دپاره دنیا ته راغلی دی چې دین مکمل شي، خلکو ته دین عملی طور باندې وښي. نو دین لا کوم ځای کې مکمل شوی دی، شریعت لا کوم ځای مکمل شوی دی. نبی علیه السلام خدای څه اشاره هم لا نه راکړې چې دین مکمل شو. نو څنګه به نبی علیه الصلاۃ والسلام یا د دشمن د لاسه او یا په خپل مرګ به مړ شي. چې کله الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، چې کله دا آیت نازل شو او اذا جاء نصر الله والفتح دغه صورت نازل شو، نو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په جړا شو. او نبی علیہ السلام فرمایل، دا بخاری کې روایت دی چې الله تعالی خپل یو بنده له اختیار ورکړو چې ته دنیا کې اوسېږي او کنه آخرت ته ځې، او هغه بنده چې نه الله تعالی غوره کو. نو عامو صحابو خیال دا چې دا غني نبی علیہ السلام د مخکنو امتونو د یو بنده خبره کی. او بکر صدیق رضی الله عنه په جړا شو. نو صحابو چې دا په د باندې لاسه چل شو چې دی کې د جړا لکه څه دي. یو خو الله تعالی وی چې ما خپل دین مکمل کو او پتا سو می نعمت کامل کو او تاسو له دین اسلام غوړه کو. بل هو الله تعالی وی چې کلم د الله تعالی مدد راشي او فتح راشي، نو تبوینه چې خلک به ډلې ډلې دین اسلام کې داخليږي به. نو دا خو د خوشاله مقام دی، خوش خبره او زیری دی. او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جاړي. هغه ولې جاړلو؟ هغه ډیر لوی پویو. هغه پوه شو چې ما کمول شیء الا نقص. قانون دا دی چې کلم یو سیز کمال ته ورسید کنه په د بخامه او زوال برازي، نقص بخامه راځي. ما کمول شیء الا نقص، یو سیز کمال ته نه دی رسیدلی مگر نقصان به اوس خامه راځي. وا هر کمال را زواله، فارسی بانان وی هر کمال د پاره زوال دی. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین مکمل شو او دیر پر نبی علیہ السلام راغلی وو. اوس به نبی علیہ السلام دنیا کې بیا سکی د پیغمبر خدان له لوی شان دی، خو بزی آخرت ته بیا هغه کار پوره شو. نبی علیہ السلام وی او الله تعالی فرمایي نو اوس به نبی علیہ السلام د دنیا نه بزی په دې خبره جړلو. او دین بیا 90 دن بعد او یا 80 دن بعد بیا نبی علیہ السلام وفات شو. نور صحابو ته اکا ټیم کې بیا احساس شو چې ها دغه بندنه مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ځکه په جړا شو چې اوس به نبی علیہ السلام د امت کې به جدائی راځي. نو چې دین لا مکمل نه دی، نبی علیہ السلام به څنګه شهید شي او څنګه به وفات شي. وما کان لنفس، او نه دی ممکن د هیڅ یو نفس لپاره ان تموت دا چې دی مړ شي الا باذن الله، مگر په حکم د الله تعالی سره. اس یو انسان په خپل نمري، الله حکم راشي علاغه انسان مري. کتابن، دا کتابن مصدر د په معنا د لیکلو او یا په معنا د مکتوب سره لیکل شوی، مؤجلا نیټه کړی شوی. د هر چا نیټه وخت او ساعت باقاعده مقرر دی او لیکل شوی دی. پکا ټیم باندې انسان لمرګ راځي. قرطبی لیکلی دی وی دا خبره جایز نه ده چې انسان وی چې لو لم یقتل لعاشا، یره کچره قتل شوی نه نو ډیر ژوند به تیر کړو. دا نه دی پکارو د دم دک ټیمو کده ګولې د لاسو کده اکسیډنټ د لاسو او که خطر پریوتو قبل څه خبره وا او که هټ ټیکو شو که نوري خبرې وي هم دک ټیمو دین علاوه د زندگی نه وا، کدی معشوم دی او کدی ځان دی او کدی بوډا دی. قرطبی لیکلی دی ویل ولا یصح، دا خبره صحیح نه چې انسان وي چې لو لم یقتل لعاشا، کچره قتل شوی نه نو ډیر ژوند به تیر کړو. د بس دک ژوند. متنبی شاعر وی تعددت الاسباب والموت واحد، دا مرگ اسباب ډیر دی، مرګم دک یو دی. دا هو اسباب دی چاله څنګه او چاله څنګه نور دک وخت چې هر انسان باندې برازي. من لم يمت بالسيف مات بغيره، که انسان د توری د لاسه مړ نشي نو اسی به مړ شي. تعددت الاسباب والموت واحد. ومن يريد، صرف معتزله چې دی دا یو فرقه او دا د نن 1000 بلکې 1200 سال مخکې ډیر په زور او شور سره وه. اوس هم دا دنیا کې شته دا نیچري
او دا عقل پرست خلک چې دا معتزله ته نږدې دي دی هر خبره په عقل باندې چې عقل صحیح نه بس دک شي یعنی اسلام هم په عقل باندې تلی ناغي وی چې نه مقتول چیرې دادی د وخت نه مخکې مري په هر یو حیوان چې دی چا لاسه قتل شو یا تا ذبح کو وی دا مونږ چې دا ساروی لالو دا د وخت نه مخکې دی مړ شو او دا انسان چې چا لاسه مړ شو د وخت نه مخکې مړ دی کچې دردونو قتل کړي د جن نور وو او ګور ناشنا دلیلم پیش کی داسې پاله پلامو دی وی دا دیت ولې دی او دا قصاص ولې خو ځکه چې د وخت نه مخکې دی مړ کړی دی کنه وی دا دیت ځکه راځي په قاتل باندې او دا بدله ځکه د قاتل نه اخیستل کیږي چې دا سړی در وخت نه مخکې د آخرت ته ولېږو نو داسې ناشنا عقل والا خبرې کی قرآن څه خبره کی تب عقل پسې کنه قرآن پسې وخت قرآنی معجلا په ټیم باندې او الته چې قاتل نه دیت او یا هغه قصاص قتل کیږي هغه د اراده را قتل ولې کړی دا اراده را ګناه ولې کړی اقدام ولې کړی په دې خبره داغه چې کنه پکړ دی دانه چې کنه قاتل دی مړ کو قاتل یې سبب مسبب ګرځید د قتل لپاره باقی قتل هو یعنی مرخ الله تعالی را وسته دی ومن یرید ثواب الدنیا او څوک چې اراده لري ثواب الدنیا د بدلی د دنیا نؤتیه منها مونږ ورکو دته د دینه اصل کې مناسبه تنبیه ده چا کم سلويخ کسان د بر غونډې نه کته راکوس شو چې راځي صحابو سره ملګری شو مال غنیمت راغون کو نو موږ دا خبره بیګم کړي و چې د تقسیم نه مخکې څوک د مال غنیمت سره غستی نشي داسې خبر نه چې یو سړی غني ډیر زیات راجمه کې نو غني ځان ډیر سره راجمه کوي داسې نه دا ټول راجمه کیږي او دا بیا تقسیم کیږي نه بعد بیا هر انسان ته خپل حصہ ملاويږي د مال غنیمت حکم دی که یو سړی مال غنیمت او سر راجمه کړي نه بیا به هغه ته حصہ ملاويږي د بدر په میدان کې عثمان رضی الله عنه شریک نو هغه سره جنگ لنو تللی هغه مدینه منوره کې د بیبي زینب رضی الله عنها بیمار و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شاته پریخو و د په جنگ کې ډېر سن راغسته او باقاعده د بدر په مال غنیمت کې عثمان رضی الله عنه ته پوره حصہ ملو شوی ده یو دوه کسان نبی علیہ السلام د قافله تعقب د پر لګلو هغه چرړ د جنگ بیا شو د بدر میدان کې ناویم په جنگ کې سند اغسته نبی علیہ السلام ول باقاعده مال غنیمت کې حصہ ور کړی ده نو د مال غنیمت دا مطلب نه چې سړی به ځان ځانیو کې ځان راغون کی دا سینی او دغه سلويخ تو کسانو دانه چې ځان لګنی مال راغوندو بلکې ای خو صحابو سره ملګرتیا کول او تعاون یې کو خو قران کریم یو اصول بیان کو چې کچره دای څوک د دنیا د پاره وکي که یو انسان یو هغه میدان جنگ ته لړو او د دنیا د پاره تللی چې زما نام وشي مشهورتیا وشي مال غنیمت راته ملو شي نو ټیک ته موږ بوله دنیا کې دا ورکو آخرت کې به سي سني ومن یرید او څوک چې اراده لري په خپل عمل سره بیا عمله به ترو باسو ثواب الدنیا ثواب بدلی ته وي ثواب اصل کې واپس کېدو ته وي ثواب عربی کې د کپړې ته ثوب وي نو دې ته ثوب ولي وي ثوب کې د واپسې معنا ده دا کپړه چې موږ استعمال کو دا خیره نشي نو چې وینځو نو بیا واپس نه وشي لکه دا بالکل نوې جامې دي لکه دا ما غستری یو کالو شو نو دا بار بار وینځلو سره بیا واپس کیږي دا ته ثواب وایي او ثواب ته ثواب ولي وي دا انسان چې عملو کی دا به بیا واپس ملاويږي ځکه ته ثواب بدلی ته او جزا ته ثواب وي ثواب الدنیا د بدلی د دنیا نو نؤتیه منها مونږ ورکو دتا منها د دینا مونږ بوله دنیا کې ورکو خو ضروری نه چې خامخا بوله ورکو دا ورکول زمون په مشیت باندې دي ندی واضح بیان الته سوره اسراء کې د سوره بنی اسرائیل کې قران کریم کې الله فرمایي چې من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد څوک چې دنیا غواړي نو موږ به ول ورکو خو زمونږ خو خرچ سونه ورکو او چاله ورکو با ممکن ده چې انسان ډیر کوشش وکړي ډیر مهنت وکړي اسبوته ملو نشي او ممکن ده چې انسان کوشش وکړي او ملو شي وته ډیرو دا دنیا کې ټول خلک مهنتونه کوي هر چاته نه ملاويږي په مهنت باندې خو نه دا الله ورکړه ده ان الله قسم بینکم ارزاقکم نبی علیہ السلام فرمای الله تعالی تاسو من کې دا رزق تقسیم کړی دی
دا د انسان په خپل مهنت او په کوشش نه دی. انسان به کوشش او مهنت کی، خدا د الله تعالی مرضی چې چاله څومره ورکی. ومن یرید ثواب الاخرت، او څوک چې اراده لري د بدلې د آخرت، نؤته منها، مونږ ورکو دته د دینه. او که انسان د آخرت دپاره یو کار وکړي، د الله د رضا دپاره وکړي، نو هغه ته به مونږ بیا خامخا ورکو بدله. لکه د آخرت بدله یقیني ده. د آخرت دپاره کم کار چې وشو دا عبادت دی، او عبادت الله تعالی رد کی نه. د عبادت الله تعالی چرې نه رد کی، د دې بدله به الله تعالی خامخا ورکي به. او د دنیا دپاره یو کار کو دا عبادت نه دی، نو بیا د الله تعالی مرضی ده، خوښه دی چاله ورکي او چاله نه ورکي. مشکات کې لومړنی حدیث دی، او دارنګه بخاری شریف کې لومړنی حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. یو سړی په مکه مکرمه کې دا یو زنانه سره تعلق او محبوبه و. هغه هجرت کړو مدینه منوره ته. دې سړی ورته نکاح پیغام ولېږو. هغه ورته ټیک تراشه مدینه منوره ته هجرت وکړه، د وتا سره نکاح وکړه. دې سړی د مکی مکرمه نه هجرت وکړو په دې اراده چې سره نکاح کوم. دا نکاح کول څه ګناه نه، دا عبادت دی. زمونږ د احناف په نسبت د فقه حنفی په نسبت دی نکاح عبادت دی. مونږ وایو نکاح د نفلی عبادت نه غوره دی او افضل دی. د نفلی روزي نیسلو نه او د نفلی قیام نه، د ټوله شپه الله ته ودرېدلو نه نکاح کول بهتر دی. امام شافعي رحمت الله علیه چې تجرد چره دا افضل تأهل نه، هغه دا ځان له نفلی عبادت کول او تنهایی دا بهتر دی د نکاح کولو نه. تأهل ځان په نکاح بندن کې راوستو ته مونږ وایو چې نه، دا تأهل چې دی دا افضل دی د تجرد نه، چې انسان ځان له تنهایی اختیار کی. نو نکاح عبادت دی. او دې سړی چې هجرت کړی صرف په دې چې نکاح بلته وکړم، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل دې ته مهاجر ام قیس وایي. دا لومړنی حدیث د بخاری هم دی او لومړنی حدیث د مشکات هم دی، او دا حدیث په بخاری کې و پیری راغلی دی. نبی علیہ السلام یو قانونی کلی بیان کو، انما الاعمال بالنیات. ګوره د اعمالو دارو مدار دا په نیتونو باندې دی. ته په کم نیت هجرت کې، په دې چې دا د الله حکم دی په دې وجه ته هجرت کې، او کنه د نکاح دپاره کې چې هم خرما و هم ثواب او څه دیدن څه شل تعالو دې لپاره ته لګیا هجرتونه کې. نو نبی علیہ السلام فرمایل چې من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. چا چې هجرت الله او د الله رسول لپاره کړي، دغه هجرت د الله په باندې معتبر دی. ومن كانت هجرته الى دنیا، او که چا هجرت د دنیا لپاره کړي، چې هلته یې خوراکونه ښه دي، کاروبار ښه دی، یا امن و امان دی، یا نور څه، او امراتن، یا چا د ښځې دپاره هجرت لکه دې سړي چې هلته به نکاح وکړم، نو یصیبها، نبی علیہ السلام سوی بس به ورته ورسیږي، یعنې به دغه نکاح به وکړي بسو، لیکن هجرت د الله دپاره نه شو. نو قرآن کریم هم دلته اصول بیاني، که یو انسان یو کار کې صرف د دنیا دپاره کوي، نو دنیا به ورته میلو شي، خو آخرت کې به یې څه ني. او که انسان یو کار د آخرت دپاره وکړي، مقصود هغه وي که ته دنیا ګټې دې لپاره چې زما آخرت سم شي، نو دا بیا ټیک شو، دا بیا عبادت شو. او که نه صرف دنیا او دنیا، نو بیا آخرت نشته دی. نؤته منها، مونږ ورکو دته منها د دینه، ای من ثوابها، وسنجزي الشاکرین، او زردا چې مونږ بدله ورکو شکر گزارو ته، مونږ به خامخا شکر گزارو ته، یعنې اطاعت کوونکو ته، تابعداري کوونکو ته به مونږ خامخا بدله ورکو. وکای من نبیین، آیت کې بیان دی چې ستاسو نه مخکې قومونو جهادونه کړي دي، هغې سره انبیاء کرام علیهم السلام موجودو، هغې نه همت بیللی دی، او نه سستی اختیار کړې ده، او نه کمزوري اختیار کړې ده. وکای من نبیین، او ستاسو درجه د هغې نه اوچته ده، تاسو خو به چرې همت نه بیلی، چرې به هم تاسو کمزوري نه اختیاروئ. وکای من نبیین، دا کاین د تکثیر دپاره ډیروالي دپاره راځي. وکاین او ډیر، من نبیین د پیغمبرانو نه، قاتل معه،
جنگ کړو په ملګرتیا د ده کې. معه نه مراد معیت دی، یعنی نبی موجود او نبی سره قوم مسره او د دشمن خلاف جنگونه کولو. ربیون دې کې د آیا د پاره د نسبت ته ربن او ربن طرف ته نسبت ته معنی کېږي الله والا او رب والا خلقو. کثیرون ډیرو الله والا خلقو نبی سره یو ځای او د کافرانو خلاف جهاد کړی دی. نبی سره زیات تر طبقه چې دا افضل او غوره خلق وي. هر یو نبی سره چې کوم صحابه هغه بهترین خلق وي. ټیک تک یو زمانه کې بعد منافقین و سرم پکې راشي نغه لګي، لیکن اکثریت بهترین خلق وي، الله والا خلق وي. ربیون الله والا خلقو، رب والا خلقو کثیرون ډیرو. او دې مطلب دا نه دی چې ګنې دغه الله والا خلقو دی نبی سره ګنې جنگ کړی دی، نه، د نبی په ملګرتیا کې د کافرانو خلاف جنگ کړی دی. ځکه سعید ابن جبیر رحمه الله او حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې ما سمعنا بنبی قتل فی القتال. وی دا خبره مونږ چتم نه ده اورېدلې چې یو نبی په میدان جنگ کې د قتل شوي. هغه د آدم علیه السلام نه والي تر نبی علیه السلام پورې یو نبی په میدان جنگ کې نه دی شهید شوی. ابن عاشور چې د شپږ انبیاء کرام لیکلی دي چې دی قتل شوي دي خو په میدان جنگ کې نه. یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام او صفوان بن معطل رضی الله تعالی عنہ او دارنګې حزقیال او چې حزقیل علیه السلام وتوي او ارمیا او اشعیا، دا ټول د بنی اسرائیل او انبیاء کرامو. نو دا قتل شوي دي، لیکن دا چې میدان جنگ کې نه اسې قتل شوي دي. خو یو نبی په میدان جنگ کې د کافر د لاس نه قتل شوی. فما وهنو او د ربیون کثیرون په تفسیر کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې هم العلماء والفقهاء، الله والا خلق سو کی دا انبیا نی، نبی خو په خپل لوی سړی وي. نبی سره چې کوم ملګری دا علما او فقها د دین سمجھ والوي. اور دې اطلاق په کم از کم 1000 کسانو باندې کیږي چې د 1000 نه کم نی سیوایي. فما وهنو پس دوی نو کمزوری شوي. وهن کمزوری ته وي، سستی تم وي. فما وهنو په دی نو کمزوری شوي لما اصابهم د وجه د عینه چې رسیدلی و دیتا ان هغه زخمونه، تکلیفونه، مشقتونه فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. کدی ته الله په لار کې هر قسم تکلیف او مصیبت او پریشانی او زخمونه ورسېدلو، دی سستی اختیار نکړه، بیا هم کلک ولاړو د کافرانو خلاف. وما ضعفو او دی نو کمزوری شوي. وما استکانو او دی نو ښکته شوي. استکانت د دشمن مقابله کې عجزي اختیارولو، ښکته کېدلو چې موږ ته اردو کې دب جانه وایو. نو دی د دشمن مقابله کې ښکته شوي نه بلکې کلک سینا سپور ولاړو. ابن عاشور لیکلی دی وی دا وهن تعلق چرې دا په عمل کې کمزوري ته وي، چې ستا په عمل کې کمزوري راشي. او دا ضعف چې دی نو دا په بدن کې کمزوري ته وي. او استکانت چې دی نو دا د دشمن مقابله کې عجزي اختیارول او ذلت برداشت کولو ته استکانت وي. وی دا درې واړه کار دغه قومونو نه دي کړي. نو ای صحابو تاسو خدای نه اوچت یې، تاسو به هم داسې نه کوئ. ابن عاشور لیکلی دی ودایت نه دا خبره معلومه شوه چې په هر زمانه کې به چې کم دیندار خلک دی به د دنیا د دې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وما كان قولهم او نواوینا ددی الا مگر ان قالوا دا چې دی اوی ربنا اے رب زمونگا اغفر لنا بہنو کی مونگتا ذنوبنا دا گناہنو زمونگا و اسرافنا
او تجاوز کول زمونږه فی امرنا پکار خپل کې وثبت اقدامنا او مضبوط کی قدمونه زمونږه وانصرنا او مددو کی زمونږه علی القوم الکافرین او مقابله د قوم کافرانو کې فآتاهم الله پس ورکړه دیت الله تعالی ثواب الدنیا بدله د دنیا وحسن ثواب الاخره او ښکلې بدله د آخرت الله يحب المحسنین او الله تعالی محبت کوي نیکی کوونکو سره. په دې آیتونو کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته مناسبه او لطیف انداز کې تنبیه ده چې کله د احد په میدان کې دا आवाज اوچت شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهید شو. په دې خبره د باعث صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم حوصله پست شوې او چا څه سوچ کو چا څه. نو قرآن کریم دا غي بیان کی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هو نه شهید شوی او نه وفات شوی دی. به هر حال مرخ برازي هر انسان لا. نو که نبی علیہ الصلوۃ والسلام له فرض که حقیقت کې مرګ راشي نو تاسو بولی سکیږئ واپس کیږئ به. بیا قرآن کریم د مخکنو قومونو ذکر وکړو چې مخکنو انبیاء کرام علیهم الصلوۃ والسلام هم جهادونه کړي دي او د هغې ملګرو صحابو مؤمنانو هم هغې سره یو ځای جهاد کړی کافرانو خلاف. هغې خو نه حوصلې بایللې وې نه کمزوري شوي وو او نه د دشمن مقابله کې یې پستی اختیار کړې ده. او هغې هر قسم تکلیفونه او زخمونه چې ورته رسېدلي دي بلکې هغې خلکو به په میدان جنگ کې دعاګانې کولې او قرآن کریم دغه دعاګانو ذکر کی. دا خبره موږ بار بار کړې وه. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د هغې نه دومره غټه غلطي نه رسوي خو چونکې د هغې مقام اوچت دی او هغې د آینده امت دپاره یو نمونه او معیار دي. نو بعض اوقات دا معمولی غلطي غټه غلطي شمارل کیږي. د هغې د بلند مقام د وجې نه هغه معمولی غلطي چې ده قرآن کریم هغه ډېر په زور او شور سره بیان کړه. د دې مقصد دا دی چې آینده داسې غلطي چېرته ونه شي ځکه تاسو نمونه د آینده امت دپاره. نو که تاسو غټې غلطۍ او قصدن وکړئ نو بیا به د بل نور خلک به څه کي. نو تاسو به ډېر احتیاط سره وخت تېروئ. معمولي غلطۍ به هم نه کوئ. د آدابو خلاف ورزي به هم نه کوئ. وما کان قولهم آیت کې بیان دی چې کله دغه مخکني قومونه او انبیاء کرام علیهم السلام به میدان جنگ کې وو د کافرانو خلاف نو یو خو هغې عملي طور باندې سستی نه وه اختیار کړې کمزوري نه وه اختیار کړې. دویم هغې په خوله باندې سوی چې کله حالات سخت شي او د دشمن خطره شي او دشمن زورور او طاقتوري په داسې وخت کې انسان اکثر د خولې نه ناشنا ناشنا خبرې وباسي. کله خپل ځان ته خیري کی چې ما ته چا وی چې میدان جنگ ته راځه او کله وی چې د پلانکي مې اورېدلې وي نو ښه به وه او کله څه کله څه. دغه خلکو په دغه میدان کې په دغه مقام کې څه وی نو هغې به د ثابت قدمۍ دعاګانې کولې. دغه مخکنو قومونو به په میدان جنگ کې دا دعا کوله چې خدای زموږ ګناهونه معاف کړي او په دې مقابله کې زموږ نه چې کم کمې کوتاهۍ شوی دغه موږ ته معاف کړي زموږ قدمونه مضبوط کړي او د کافرانو مقابله کې زموږ مدد وکړي. دې کې تعلیم دی چې ای صحابو تاسو هم دک شان میدان جنگ کې دک شان دعاګانې کوئ. اصل کې تعریض د هغه منافقانو ته چې کوم منافقان پاتې شوي وو څه خو 300 خو واپس شو خو بعد داسې چې پکې بیا هم پاتې شوي وو. نو چې کله کافران را واپس شو مقابله شروع کړه او صحابه منځ کې شو نو بعد منافقانو دا ووی چې راځئ چې دغه ته وایو عبدالله بن ابی بن سلول ته وایو چې راشه او ته ابو سفیان سره خبره وکړه او موږ له پناه راکړه. نو قرآن کریم بیان کی چې نه مخکنو قومونو خو میدان جنگ کې د ثابت قدمۍ دعاګانې کولې او د الله نه به سوال کو چې خدای د کافرانو خلاف زموږ مدد وکړي. نو تاسو ولې داسې کوئ؟ وما کان قولهم
او نه به وینا د دوی. دې کې د هغې د خولې د الفاظو بیان دی چې دغه قومونو به په خوله دا دعاګانې کولې. وما کان قولهم او نه به وینا د دوی د دغه مخکنو الله والا خلکو. قولهم کې دا هم ضمیرو د مخکې آیت کې ربیونه هغه الله والا خلکو به چې نبی سره ملګرتیا کې به د کافرانو خلاف مقابله کوله هغوی په خوله باندې سوی. دې کې یو بل تعلیم هم دی چې همیشه په میدان جنگ کې او د دین کار کې دا وخت به دنیا نارې به نه وخي. هغه وخت کې داسې اوازونه کوه چې هغه الله تعالی دپاره وي او الله پرې راضي کېږي. دې په دغه وخت کې دا دعاګانې کولې. د حق او د باطل هم دقه فرق وي چې اهل حق به په دا وخت کې نارې تکبیر غوندې کلمات به وي، الله اکبر، هغه د الله لویه والا کلمات به وي. او دا نور چې دي هغوی به نورې خپلې خبرې کې څوک به یادګارونه وي او څوک څه او څوک څه. صحابه کرام رضی الله عنهم په داسې موقع اشعار هم ویلي دي. نبی علیه الصلاة والسلام په خپلم د حنین په موقع باندې دا یو شعر ویلو چې انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. وی زه د الله نبی ما، دروغجن نیما، په دروغ مې دعوه نه راکړې، په حقیقت کې د الله نبی ما، دا خبره دروغ نه دي. او انا ابن عبد المطلب، وی زه د عبدالمطلب زوی ما. نبی علیہ السلام خو د عبدالله زوی دی او عبدالمطلب سے بھی نیکه دی، چونکہ عبدالله سے مشهور نو، عبدالمطلب سے مشهور انسانو، معزز و سردارو، دې وجه عبدالمطلب سے بھی یاد کو. نبی علیہ السلام چې کله یو ګوته زخمی شو په یو جنگ کې، د خپلې ګوتې طرف ته اشاره وکړه، ان انت الا اصبع دمیتی وفي سبیل الله ما لقیتی. نبی علیہ السلام دام ویلی دی، وی ان انت الا اصبعونو، خپلې ګوتې ته یې کتل، وي ته خو یو ګوته یې که نور نسی، او دمیتې زخمی شوې وینې شوې، وفي سبیل الله ما لقیتی، او دا تا سر چې څه دا د الله په لاره کې وشو، سره دنیا لپاره نه دي شوي، په دې څه خفګان پکار دی، د الله لپاره خو جان هم قربان دی، نو دا ګوته پکې لاسه ده. دارنګې چې کله د غزوه خندق په موقع باندې چې کله د خندق کودایي کېده، د صحابه کرام رضی الله عنهم به دا اشعار وي. او دارنګې چې کله د مسجد نبوي تعمیر کېدو، د صحابو نبی علیہ السلام به دا اشعار وي، اللهم لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وان ارادوا فتنة ابینا ابینا ابینا. د غزوه خندق په موقع باندې اللهم لولا انت مهتدینا، صحابو وی الله کچره تنوي نو به هدایت نو مونږ، ولا تصدقنا ولا صلینا، مونږ به منځونه کونډه هم صدقې کړې وې، فانزلا سکینة علینا، خدای مونږ باندې خپل سکینه او اطمینان نازل کړي. ان ارادوا فتنة، کدا مشرکین مونږ په فتنه کې غورځي او مونږ ته د شرک او د کفر دعوت راکړي، نو ابینا، حدیث کې راځي، بخاری کې روایت دی، صحابه به د ابینا لخه زور ورکو چې مونږ انکار کو د مشرکانو د بوتانو نه او د هغوی د دعوت نه. دارنګې چې کله د غزوه د مسجد نبوي تعمیر کېدو، دغه وخت کې نبی علیہ السلام او صحابه به دا اشعار وی چې اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره. الله ژوند خو ژوند د آخرت دی، د دنیا دا ژوند خو په نارم تیریږي، رنګ تیریږي، په مسافرۍ کې هم تیر شي، په سخته کې تکلیف کې بیمارو کې هم تیر شي، خو اصل ژوند چې هغه د آخرت نه. اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره، ای الله د انصارو د مهاجرینو مغفرت وکړې، بهنه وکړې. نو نبی علیہ السلام او صحابه هم دغه شان په سختو حالاتو کې دا اشعار به وی، خو ټول الله والا وو، یعنې پای کې د دنیا خبرې نه وي. دلته کې دغه مخکني قومونه وما کان قولهم، او نه وینا د دوی، الا ان قالو، مگر دا چې دی به ووایي، ربنا ای رب زمونږه، همیشه چې دعا شروع کوي په ربنا سره او په اللهم سره شروع کوي. دا ربنا دا اسم اعظم دی، پنځه پیرې چې د کمې دعا نه مخکې ربنا 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 ویلی شي، دا دعا فوراً قبلیږي. د دې صورت مبارکه بالکل په اخرنۍ رکوع کې دې بیان به انشاءالله راځي.
هلته کې اخرنۍ رکوع کې 15 پیرې ربنا راغلی دی. دغه ځای کې مفسرین حضرت دا نقطه لیکلې ده چې دې ځای کې 15 دعاګانې او 15 پیرې ربنا دی. دې کې اشاره ده چې دا 15 پیرې ربنا دا اسم اعظم دی او دې سره دعا فوراً قبلیږي. ربنا یعنی یا ربنا اے رب زمونږه، اغفر لنا بهنه وکړي مونږ ته، ذنوبنا د ګناهونو زمونږه. لومبنۍ دعا خدای زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. یعنی هر انسان دا دعا به کوي چې خدای زما ګناهونه معاف کړي. څوک هم دا دعوه نشي کولی چې زه پاک یم. د پاک بازۍ او د پاک لمنې دعوه څوک هم نشي کولی. هر انسان به الله مخې ته خپل ځان عاجزه ګڼي او ځان به ګناهګار او خطاګار به ګڼي. دا به نه وي چې زه ډېر پاک یم. قرآن کریم موږ منې کړي یو لا تزکو انفسکم، د خپل ځان پاکوالی تزکیه په خپله مه بیانوئ. دا دمه که زه ډېر په اخلاص سره لګیم، ستا اخلاص خو الله ته ښه معلوم دی. دا بعض اوقات موږ که نه چې زه ډېر د اخلاص نه دا خبره کوم، ته د خپل اخلاص نه څه خبرې کیدای شي په خوله سره وایې پړه کې د نور څه پراته وي. نو د الله مخې ته خپلې دعوې مه کوه، بس الله دې موږ له اخلاص توفیق راکړي. نو یو انسان د خپل پاکبازي او پاک دامني په خپله نه بیاني. قرآن وی لا تزکو انفسکم، خپله تزکیه خپله مه کوئ. هو اعلم بمن اتقى، الله ښه پېژني چې پرهیزګاره څوک دی. نو قرآن فرمایي چې اغفر لنا ذنوبنا، بهنه وکړي مونږ ته د ګناهونو زمونږه. معصوم صرف نبی وي، د انبیاء کرام علیهم السلام نه بعد معصوم نشته. معصوم چې د چا حفاظت شوي وي، الله تعالی د انبیاء کرامو د ګناهونو نه حفاظت کړي وي. لیکن نبی مغر دا دعاګانې کی نو امتی به څنګه نه کی. اغفر لنا ذنوبنا، بهنه وکړي مونږ ته د ګناهونو زمونږه. لومبې به تخلیه راولئ، ته چې د الله تعالی رحمت او مهرباني ځان سره شامل حال کې. ای لپاره دا خبره لومبنۍ ضروري ده چې د ګناهونو نه صفایي راشي. او د ګناهونو دا صفایي دا نه په صابون او نه په شیمپو کېږي. دنیا کې داسې یو لوشن لا نشته ایجاد شوی چې ستا ګناهونه هم تاله پاک کړي. تاله د دنیا د آخري پاکولی شي، لیکن تاله ګناهونه نشي پاکولی. د ګناهونو د صفایي دپاره لومبنۍ خبره د الله نه معافي غواړئ، د الله نه مغفرت سوال کوئ. دې ته تخلیه، ځان خالي کولو. ته چې هماغه ځان ښکلی کوې او ښایست په ځان کې پیدا کوې، نو لومبې به ځان صفا کوې، به غسل به کوې، مخ به وینځې، هغې نه بعد بیا کریم پوډر لوشنې لګوه نو ښکلې به ښکارې. او که ته ګنده په ګنده باندې دغه لوشنې لګې نور به هم ګنده شي. نو ځان به لومبنۍ صفا کوې، دې ته لګي تخلیه. نو اغفر لنا ذنوبنا، بهنه وکړي مونږ ته د ګناهونو زمونږه. هغه دا خلک اعتراف کی راغلی میدان جنگ ته دي، مجاهد چې د کوره وځي او تر څو پورې واپس نه دی راغلی د ګناهونه نه لیکلي کېږي، نه د الله په لاره کې د نیکۍ لیکلي کېږي. نبی علیہ السلام یو روایت کې ارشاد وفرمایي، بخاری کې روایت دی، یو انسان چې د الله په لاره کې دی او بل طرف ته یو سړی په کور کې ټوله ورځ نفلي روژه وي، روزانه افطار بالکل نه کوي، روزانه روژه وي او ټوله شپه په مصلی باندې الله ته په قیام کې دی چې یو ساعت دپاره دی وده نه شي. یعنی 24 غنټې ته په عبادت کې، د ورځې روژه او د شپې ټوله شپه الله ته په ولاړه. نو دا انسان دغه مجاهد ته نشي رسېدی. د مجاهد دونه لوی اجر دی. هغه مجاهد دی د الله په لاره کې، د الله په لاره کې جنګیږي، هغه د ګناهونو اعتراف کی. انسان به اعتراف کی د خپل ګناهونو. اغفر لنا ذنوبنا، بهنه وکړي مونږ ته د ګناهونو زمونږه. ذنوبنا نه مراد ټول ګناهونه دي، جمیع چې څومره که واړه دي او که لوی دي. و اسرافنا فی امرنا، اسراف د حد نه تجاوز کولو ته وي. یو ځای چې څونه حد دی، بارډر دی، د هغې نه اخوا اړې ته اسراف ویل کېږي. مونږ لکه اسراف مه کوه. څه مطلب؟ یو ځای کې 10 روپۍ لګي ته 12 او 15 مه لګوه، دې ته ویل کېږي اسراف. فضول خرچي څه ته وایي؟ تبذیر. د ګناه په کار کې مال لګول، هو که لږ دی او که ډېر نه هو حرام دی. د ګناه په کار کې پیسې لګولو، او که 1 روپۍ او که 2 روپۍ دي، هغه حرام دی مکمل.
یو جایز کار دی، مناسب کار دی، مباح کار دی او هغې کې لږې لږ باندې کار کېږي، دا سوا مه لګوه. و اسرافنا فی امرنا، اسراف د حد نه تجاوز کول، و اسرافنا او تجاوز کول زمونږه فی امرنا په کار خپل کې. نو دینه مراد کبیره ګناهونه دي، ذنوبنا ټول ګناهونه او اسرافنا فی امرنا کبیره ګناهونه. دې دغه تخصیص بعد التعمیم د ذنوبنا کې خدا کبیره ګناهونه مرالو، خدا خاص طور باندې دا لوی ګناه چې کوم نشوره یا د ذنوبنا مو صغیره ګناهونه دي او اسرافنا کبیره ګناهونه دي. یا ردی الټ والے ذنوبنا کبیره ګناهونه، اسرافنا فی امرنا صغیره ګناهونه. وثبت اقدامنا او مضبوط کی قدمونه زمونږه، د ګناهونو د معافي وغوښته، پاک شوي، د الله رحمت ته متوجه سو، دعا کوا او دعا څه ده؟ ثبت اقدامنا، مضبوط کی قدمونه زمونږه. دا محاوره ده او کنایه ده د زړه د مضبوطوالي نه. ستا قدم به کله مضبوطیږي؟ چې کله ستا زړه مضبوط وي، چې کله دل جمعي او زړه کې اطمینان وي نو ستا قدمونه مضبوط وي. او کله کې د خوف راغی او یره راله د دشمنو نو قدمونه په خپله بیا به متزلزل کېږي به. نو ثبت اقدامنا، مضبوط کې قدمونه زمونږه. وانصرنا، مددو کې زمونږه. الله د امداد د حاصلو دپاره دا خبره ضروري ده چې مخکې د خپلو ګناهونو معافي وغواړه. علی القوم الکافرین، په مقابله د قوم کافرانو کې، د کافرانو مقابله کې. اسې نه چې مؤمن سره مسلمان سره به داسې نه کې چې د مؤمن مسلمان چې هغه نه ظالم دی او نه تا سره ظلم او زیاتې کړی او دغه په مقابله کې الله ته سوالونه کوي چې خدای دې داسې کړي او ما سره داسې وکړي، ځان ته به خیرې وکړي. نن مسلمان ته خیرې کړي، حالانکه ظالم په خپله وي، خو دې په خپل ذهن کې ځان مظلوم ګڼي او هغه ظالم ګڼي، حالانکه دې ظالم په خپله وي، هغه بل مظلوم وي او دې خدای ظالم تباه کې ځان ته خیرې کړي. نو علی القوم الکافرین، په مقابله د قوم کافرانو کې. امام قرطبی رحمت الله علیه دې ځای کې لیکلي دي تفسیر قرطبی کې، وی په انسان دا خبره لازم ده چې دې هغه دعاګانو کې چې کوم قرآن بیان کړي دي، قرآن کریم کې چې کومې دعاګانې ذکر دي هغه پکار دي، او یا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم احادیثو کې کومې دعاګانې راغلي دي دې ته ادعیه معصوره وي. کومې دعاګانې چې را نقل شوي دي د الله تعالی نه او یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه، دا دعاګانې ویل پکار دي، ځکه الله تعالی ته خوښې دعاګانې هغه دي چې د الله په کلام کې دي او یا هغه چې د پیغمبر علیه السلام په دې مبارکه خوله باندې جاری شوي دي، دا قبول شوي دعاګانې دي، دغه ویل پکار دي. د دې وجې نه حضرت تانوی رحمه الله مناجات مقبول، هغه دعاګانې راجمي مناجات مقبول او هغه د ورځو په حساب سره منزل د هفتې ورځې نه شروع کړي دي او د جمعې تر ورځې پورې. نو روزانه لپاره ځان له ځانه دعاګانې دې ته منزل اول او دوم سوم داسې هر ملګري له مناجات مقبول اغوستل پکار دي. هغې کې اکه دعاګانې چې کوم نبی علیه السلام غوښتي دي، هغې کې د دنیا او د آخرت خیر پکې پروت دی، د هر قسم شر نه پناه، عافیت او چې څه ته وایي بس هغې کې هر څه موجود دي. دا موږ چې کومې دعاګانې پښتو کې کو دا ټولې په هغې کې موجود دي. هر ملګري له هغه مناجات مقبول هغه قبول شوي دعاګانې ویل پکار دي. مولا علی قاری رحمت الله علیه راغونډې کړي دي د یو میاشو الحزب الاعظم په نوم باندې، تانی صاحب دا ډېر بهتر دی، مناسب دی. هغې کې د هفتې ورځې نه شروع شي او د جمعې پر ورځ باندې ختم شي. دعاګانې انسان غواړي او موږ چې کوم مقاصد دی په هغې کې ټول موجود دي. د آیت کې ناشنا اشارې پکې مو شوې. فرمایي چې ربنا اغفر لنا، بهنه وکړي موږ ته د ګناهونو زمونږه. نو ابن عاشور لیکلی دی او روح المانی لیکلی دی چې دلته کې د ګناهونو د معافی نه مراد دی، یو مطلب دام دی چې خدای زمونږ د عمل قبول کړي. د ګناه نه معافي وغوښتل مطلب څه دی؟ دا کم عمل چې زه کوم خدای دا عمل زما قبول کړي. د هر نیک عمل نه پس استغفار پکار دی. څه مطلب و چې د ما نه په دې عمل کې کم خلاف ورزي شوې را، کم د آداب او خیال ما نه ساتلې، چې هغه راته الله تعالی معاف کړي او د عمل زمون قبول شي. فآتاهم الله، پس ورکړه دي ته الله تعالی ثواب الدنیا. دی چونکې دعاګانې وکړي
الله تعالی فوراً وکړو فآتاهما دا فا چرې دا په عربی کې د تعقیب مع الوصل لپاره راځي. څه مطلب دی؟ چونکې په اخلاص سره دعاګانې وکړي او د الله په لاره کې دي نو دا نه چې مددونه 10 کاله بعد رالو، فوراً مدد راغی. فآتاهم الله تعقیب مع الوصل فوراً دا کارو شو. فآتاهم الله پس ورکړه دی ته الله تعالی ثواب الدنیا بدله د دنیا. ثواب نه مراد غنیمت ته او ثواب نه امداد دی. دی امداد غوښتو الله ولا امداد ورکو. دارنګه د ثواب نه فتح د کامیابی ده. ثواب الدنیا د بدی د دنیا. وحسن ثواب الاخره او ښکلې بدله د آخرت. الله ولا دنیا ورکړه الله ولا آخرت ورکړه. ځکه دی صرف دنیا نه غوښته، دی دنیا او آخرت دواړه غوښتو، الله ولا دواړه ورکړو. آخرت سره حسن ولګو او دنیا سره حسن ونه لګو. ځکه چې اصل بدله د آخرت ته. دنیا کې که انسان ته اسم میلو نشي خیر دی، خو چې آخرت ورته میلو شي. ځکه ډېر انبیاء کرام علیهم السلام دنیا کې داسې تیري دنیا کې هیڅ اسم نو، لیکن آخرت د هغوی و. ځکه آخرت سره حسن ولګو چې دنیا باندې مه ګورئ، آخرت ته ګورئ چې آخرت چاته میلو شي. وحسن ثواب الاخره. دې کې روح المانی اشکال کړی دی. اشکال دا دی چې قرآن وی چې دی الله تعالی دنیا بدلم ورکړو د آخرت بدلمو. نو د آخرت بدله خو زه ټیک ته، خو د دنیا د بدلې نه مراد ته غنیمت ته. نو په مخکنو قومونو باندې خو غنیمت حرامو. مخکنو قومونو کې قانون داو چې جنگ به وشو که مالی غنیمت به را جمع شو، نه خو به دی په یو اوچت میدان کې کېښودو او د اسمان نه به سپین اور راغی او هغه به اوچت کو او بیا سوځو، آخرت ته به لاړو، نه به چا په خپله نشي استعمالولی. د دنیا بدله څنګه شوه خو غنیمت هغوی ته میلو نه شو. دا د دې امت خصوصیت دی. نبی علیہ السلام فرمای اعطیت خمسا لم یعطهن احد قبلی. ما ته 5 خبرې خاص طور باندې راکړی شوي دي چې دا بل چاته نه ورکړی شي. نو پای کې یو دا احلت لی الغنائم، د ما دپاره غنیمتونه حلال کړی شوي دي، مونږ غنیمتونه په خپله استعمالولی شو. او دلته قرآن چې ثواب الدنیا د دنیا بدله او غنیمت دی، نو غنیمت دی لپاره حلال نه دی. بیا جواب دا کړی دی چې اصل کې غنیمت کې 2 قسمه څیزونه وي. یو حیواناتی لکه وینځې شي، غلامان شو، څاروي شو، او یو د دین علاوه. نو دا حیوانات به چې وو انسان دی یا حیوان دی، د دې سوځول جایز بنو، دا به اور نه اوچتو. د دین علاوه چې کوم د خوراک څیزونه یا چې کوم اسلحه به وه هغه به اور اوچته کړه. نو دا چې کوم حیوانات به وو دا به مجاهدینو ته میلو شو. دغه حیوانات به انبیاء کرامو بالکل نه اغوستو، او وینځې او غلامان او چې کوم څاروي به وو هغه به مجاهدینو باندې تقسیم شو مخکني قومونو باندې، او نور چې کوم د حیواناتو نه علاوه به وو هغه به اسمان ته اوچت شو. وی د ثواب دنیا نه مراد دکه دی. وحسن ثواب الاخره او ښکلې بدله د آخرت. والله يحب المحسنین. الله تعالی محبت کوي نیکي کوونکو سره. محسنین احسان کوونکې. احسان لوی صفت دی چې هغه الله تعالی حاضر ګڼي په دې کیفیت چې زه الله تعالی وینم، دې ته ویل کېږي احسانو. او کني کم از کم دا چې الله تعالی ما ویني. روح البیان ناشنا نکته لیکلې ده. وی هغوی دا اعتراف وکړو چې خدای موږ ګناهګار یو، زموږ ګناهونه معاف کړي، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. مجاهدینو اعتراف وکړو چې موږ ګناهګار او خطاکار یو. نو قرآن کریم دای ګناهونه داسې معاف کړو چې قرآن والله يحب المحسنین صفت احسان ته ورسېدلو. چې کله انسان څونه د الله مخکې اعتراف کړي چې خدای خطاکار یم، قصوروار یم او سیاکار یم او هر څه رانه شوي دي، چې څونه انسان خپل ځان ګناهګار ګڼي که نه، دونه دې د الله په نظر کې اوچتېږي. نو قرآن کریم په آخر کې محسنین ورته ووایي. دی ونه چې مذنبینو، دی ونه چې خاطئینو، والله يحب المذنبین نه وي، بلکې محسنین لوی درجه ورته میلو، احسان ولا صفت ورته میلو شو. دا وجه دا چې دی اعتراف وکړو. او نه وینا د دې مګر دا چې دی ووایي ای رب زمونږه بهنه وکړې مونږ ته د ګناهونو زمونږه، او تجاوز کول زمونږه په کار خپل کې، او مضبوط کې قدمونه زمونږه، او مددو کې زمونږه په مقابله د قوم کافرانو کې. پس ورکړه دي ته الله تعالی بدله دنیا او ښکلې بدله آخرت. او الله تعالی محبت کوي احسان کوونکو سره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. یا ایها الذین آمنوا اے ها کسانو چې ایمان وروړی دی ان تطیعوا کچره تاسو تابعداریو کې الذین کفروا د هغه کسانو چې کفر یې کړی دی یردوکم دی به واپس کی تاسو لره علی اعقابکم په پوندو ستاسو باندې فتنقلبوا پس تاسو به واپس شئ خاسرین نقصان مندن کی. بل الله مولاکم بلکہ اللہ تعالی مددگار ستاسو دے وهو خیر الناصرین او هغه بهتر د مدد کوونکو نه دی. سنلقي زردا چې موږ به وغورځو فی قلوب الذین کفروا پزړونو دا کسانو کې چې کفر یې کړی دی الرعب یری لره بما اشرکو په سبب د دې چې دی شرک کړی دی بالله الله تعالی سره ما هغه چا لره لم ينزل به چې الله تعالی نه دی نازل کړی دغه په شریک کولو باندې سلطانا څه دلیل ومأواهم النار او زید ورتلو د دی اور دی وبئس مثوى الظالمین او بد دا ټکانه د ظالمانو. په دې آیتونو کې الله تعالی مؤمنان خبردار کی چې تاسو به د کافرانو تابعداري نه کوئ دای خبره ونه منئ. کچره دای خبره مو منله د دین اسلام نه به واپس شي کفر ته شرک ته به لاړ شي. بروسه په الله تعالی باندې ساتئ الله تعالی ستاسو مددگار دی. د کافرانو امداد ته مه خوشحالیږئ. د احد جنگ چې کله شروع شو لومبۍ کې مسلمانانو جنگ وګټو بیا کافرانو دوباره حمله وکړه مسلمانانو ته شکست شو. چې کله جنگ ختم شو نبی علیه الصلاة والسلام د احد غر یو طرف ته وختلو صحابه ورسره مو. ابو سفیان چې د کافرانو د لښکر مشر و هغه یو بلې غونډۍ ته وختو. ابو سفیان دا معلومات کول چې نبی علیه السلام او بکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه بچ دي او که نه قتل شوي دي ځکه پته خو نه لګېده. نو ابو سفیان اعلان وکړو چې افیکم محمد په تاسو کې نبی علیه السلام شته. نو نبی علیه السلام صحابو ته خاموش جواب مه ورکوئ. هغه بیا اعلان وکړو افیکم ابو بکرین په تاسو کې ابوبکر ژوندی دی. نبی علیه السلام بیا غلی شئ جواب مه ورکوئ. هغه د هلته نه دریم اعلان وکړو افیکم عمر په تاسو کې عمر ژوندی دی. نبی علیه السلام بیا وی چې خاموش جواب مه ورکوئ. یعنې ګوره چې مخکې دې څه وي. نو ابو سفیان وی چې اما هؤلاء فقد هلکو وی دا ما چې کوم درې نومونه واغسته به دوی هلاک شوي دي ځکه ژوندي نه دي. که ژوندي وي خامخا جواب به یې راکړی وي چې موږ ژوندي یو. چې کله دا خبره ابو سفیان وکړه عمر رضی الله تعالی عنه صبر ونه کړی شو جواب یې ورکړو چې کذبت یا عدو الله د الله دشمنه دروغ دی ووایي. بل ابقى الله لك ما يسوءك الله تعالی ستاره پر هغه خبره باقی پاتې کړې را چې تا به غمجن کی او خفه کی به ته چې په کومه خبره خوشحالیږي به چرم نه کیږي. او بیا ورته ووایي ان الذین عادت دا کم نومونه چې تا واغستو لاحیاء کلهم دا ټول ژوندي دي. نبی علیه السلام او بکر عمر ټول ژوندي دي. بیا ابو سفیان وی اعلو هبل
هوبل د دې بوتو وی هوبل چرې نن اوچت شو څه مطلب مونږه جنګ وګټو یعنې دې پیر میدان مونږه وګټو نو زمونږه بوتو هغه اوچت شو په مرتبه کې هغه د مونږ مدد وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل صحابو ته جواب ورکړئ. وی څه جواب ورکو؟ وی تاسو ورته ووایئ چې الله اعلی و اجل، الله اوچت دی او برتر دی او بزرگتر دی. بیا ابو سفیان وی لنا العزا ولا عزا لکم، زمونږ عزا بت دی ځکه زمونږ مدد وکړو، ستاسو عزا بت نشته ستاسو مدد ونه کړو مونږ جنګ وګټو. نبی علیہ السلام جواب ورکړ. وی څه ورکو جواب؟ صحابه وی نبی علیہ السلام دا ورته ووایئ چې الله مولانا ولا مولا لکم، الله تعالی زمونږ مولا دی، مددگار دی او کارساز دی، او ستاسو کارساز او مددگار نشته دی او زه ستاسو مدد نشي کولی. په دې سوال جواب کې د ابو سفیان د طرف نه یو قسم دعوت و چې راشه د هبل او د عزا تابعداري وکړئ، پرېږدئ دین اسلام، واپس خپل دین ته راشئ چې کامیاب شئ او چې زمونږ د شر نه بچ شئ. نو دا یو قسم دعوت و چې راشه هبل او عزا تابعداري وکړئ. الله تعالی د آیتونه نازل کو چې نه د کافرانو تابعداري ورونه کوي، د هغوی په اعلان باندې عملونه کوي، کنی نو بیا به مرتد شي، واپس هغه جهالت ته او شرک ته بیا واپس لړ شي او په الله تعالی باور ساتئ. الله تعالی ستاسو مددگار دی. دویم کول دا دی چې کله مسلمانانو ته شکست شو نو چې په دغه 700 کې بعضې منافقین هم پاتې شوي وو، یعنې هغوی را واپس شوي نو 300 واپس شو، خو څه په هغه 700 کې صحابو سره پاتې شوي میدان جنگ کې. نو چې کله شکست شو نو هغوی دا خبرې شروع کړې، چا وی راځئ چې عبدالله بن ابی بن سلول ته ووایو چې هغه راشه ابو سفیان سره خبره وکړي، او چا وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شي نو بیا څه کوو، موږ دی چې واپس خپل دین ته ځو. دغه منافقانو دا خبره وکړه چې راځئ د ابو سفیان تابعداري وکړو. او چا وی که د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق نبی وي نو ولې به موږ ته شکست کېدو او دی به ولې قتل کېدو به. نو الله تعالی د آیتون نازل کړو چې دا خبره څوکي دا کافر دی، منافق دی، دا تی تاسو له دعوت درکړي چې راځئ د ابو سفیان دین ومنو، او که نبی علیہ السلام بر حق نبی نو شکست به ولې کېدو، دی خبره ونه منئ، کنی نو خپل نقصان به وکړئ، مرتد بشئ. یا ایها الذین آمنو، اے ها کسانو چې ایمان یې راوړی دی، مؤمنانو ته خطاب دی، ان تطیعوا کچر تاسو تابعداري وکړئ، اطاعت وکړئ، خبره ومنئ، الذین کفروا دا کسانو چې کفر یې کړی دی. کافر چیرې قرآن کریم مشرک تم کافر وي، حالانکه مشرک هغه چاته وي چې الله مني خو الله سره بل څوک شریک جوړي، نه ته مشرک وي. اصل د کافر لفظي معنا دا انکار کوون کې چې د سره الله نه مني، مطلب دهریه چې ورته مونږ وایو. اصل کافر دی چې الله د سره مني نه، زمونږ عام اصطلاح کې ته بیا مونږ دهریه وایو، خو د کافر د اطلاق قرآن کریم د دهریه د پاره هم کړی دی. او یو دا چې الله تعالی مني لیکن الله سره بل څوک ملګری کی، نه ته مشرک مونږ وایو، هغه تم قرآن کریم کافر وي، او منافق تم کافر قرآن کریم وي. دلته کې الذین کفرون مراد یا هغه منافقان دي چې کوم صحابو ته چې راځي د ابو سفیان خبره ومنو، او چې راځي عبدالله بن ابی بن سلول سره خبره وکړو، نو هغه یادي. او یا د الذین کفرون مراد ابو سفیان دی چې هغه یو قسم دعوت ورکو صحابو ته چې راشه د عزا او د هبل بت تابعداري وکړي. الذین کفروا د هغه کسانو چې کفر یې کړی دی. په دې کې موږ ته څه سبق دی؟ د احد واقعه یو واقعه وشوه، موږ ته قرآن کریم دا خبره بار بار ولیکي. اصل کې دا سبق او تعلیم دی مسلمانانو ته چې دا صرف ابو سفیان دعوت نه ورکو، نه منافقانو دعوت ورکو، دا به تر قیامته پورې تاسو ته کافران دعوت درکي. تاسو مختلفو طریقو سره واپس اړي، چاله به د مال لالچ ورکي، چاله به د عهدې، چاله د څو، چاله د څو. په مختلفو طریقو سره به تاسو په دین کې به شک پیدا کی، ذهن بدل خرابي، ذهن سازی بدل کی. او دور حاضر کې دا دعوتونه شروع دي، ناشنا ناشنا سکالران پیدا شوي دي،
آزاد اسلام یعنی هغه وی چې بس د لګیای صرف اسلام د خبرو نوم دی، د تحقیقاتو نوم دی او عمل بالکل نشته. د اسلام نه مکمل آزاد چې بس یو خپل مرضی او د خپل منشا مطابق او دا ته د قرآن او د حدیثو تشریح برتاغه کی. نو دا اصل کې غیر ته دعوت ورکول دي، یعنی د اسلام باره کې د مسلمانانو هغې د غیر او د کفر او شرک طرف ته تا په طریقې سره اړي. نو دا قرآن کریم مونږ ته دعوت راکړي خبردار اوسېږئ. اسلام چې دی دا د خبرو نوم نه دی، نبی علیه السلام تش بیان نه دی کړی. نبی علیه السلام هره خبره عمل مطابق ښودلې ده، هره خبره د عمل. نو مطلب ګوره یو انسان ته چا د قرآن بیان کی د حدیثو بیان کی دغه عمل هم د دې مطابق دی او که نه دی، که عمل یې د نه خلاف دی نو مطلب پوه شه دا تش د خولې خبرې دي. یردوکم واپس به کړي دي تاسو لره، که تاسو ردی تابعداري وکړه څه به وشي؟ تاسو به واپس شي علی اعقابکم په پوندو خپلو باندې. اعقاب جمع د عاقب ده، د خپې اخرنۍ حصې ته وي او دا کنایه محاوره ده د مرتد کېدو نه. په پوندو باندې واپس کېدل د دین اسلام نه بل دین ته وړېدل دي. فتنقلبوا خاسرین، پس واپس بشئ تاسو، واپس بشئ نو څه به وکړئ؟ د الله به نقصان وکړئ؟ نو نه، خاسرین نقصان موندونکي خپل نقصان به وکړئ، د الله به څه نقصان وکړئ؟ الله تاسو ته څه حاجت او څه ضرورت دی؟ بل الله مولاکم، بلکې الله تعالی مددگار ستاسو دی، الله ستاسو مولا دی، مددگار دی. دا جواب شو د ابو سفیان د خبرې چې لنا العزا ولا عزا لکم، زمونږ عزا بوت شته او ستاسو نشته دی. الله تعالی فرمایي ستاسو الله تعالی مددگار دی. وهو خیر الناصرین، او الله تعالی ډیر بهترین مدد کوونکی دی. دا خیر الناصرین لفظی معنی داره، وهو خیر، الله تعالی بهتر دی، الناصرین د مدد کوونکو نه. ټیک ته مدد کوونکي دنیا کې ډیر دي، کافران به ستاسو په اسبابو په درجه کې مدد وکړي، لیکن دا چې ټولو کې بهترین مددګار هغه الله تعالی دی. ځکه الله تعالی کې ضعف نشته او هر یو مخلوق کې څه نه څه درجه کې ضعف الله تعالی یې ښودلی، نو هغه بهتر د مدد کوونکو نه دی. یعنې په تمامو مدد کوونکو کې بهتر مدد کوونکی هغه الله تعالی دی او مختصر معنی کېږي بهترین مددګارو. سنلقي فی قلوب الذین، باقی دار چې شکست شو نو اسباب خو موجود دي چې تاسو د نبی علیه السلام د خبرې مخالفت وکړو، د هغې د وجې نه ګټلی شوی جنګ تاسو بیلو. خو خیر الله تعالی به اوس بیا د کافرانو پړونو کې روب واچي، نو دی به اوس شکست وخوري. کافرانو شکست د احد په میدان کې په اخیره کې 2 پیرې وخوړو، ان الله تعالی 2 پیرې روب واچو. یو خدا چې کله کافرانو دوباره حمله وکړه او صحابه دی گیر ناگیر واغستلو، نو دی ته هم وکمه که دی غوښتي نو دی د صحابو صفایان بالکل کولی شوه، ځکه کافران دواړو طرفون نه صحابه منځ کې ګیرو، نو دی خو که د هر طرف نه شوي وي او راغلی ډېر په زور سره نو یقینا نقصان به ډېر کړو، لیکن الله تعالی د دې په زړونو کې روب واچو، نو دی گویا کې ګټلی شوی جنگ په میدان کې پرېښودو او هسې د میدان نه وتښتېدلو. او دی چې کله مخکې لاړلو نو هلته دی خپلو کې مشوره وکړه چې دا مونږ ډېره غټه غلطي وشوه، مونږ خو صحابه زخمیان کړو، بلاشي مولا شهیدان کړو، نو مونږ خو په دې اراده تلو چې موږ مسلمانان مکمل به ختمو به، دا خو د مونږ لاسو له راغلي مونږ پرېښودلو، نو دا مونږ که مکلتوب ونه کړو راځئ چې بیا لړ شو چې بیا پې دوباره حمله وکړو. دلته الله تعالی نبی علیه السلام ته د وحی په ذریعه سره معلومات ورکړو چې کافران هلته کې دا اراده لري. نبی علیه السلام اعلان وکړو چې تیار شئ شابه، صحابه ټول زخمیانو چې دا کم د احد په جنگ کې مونږ سره شریکم دکه زخمیان صحابه به ځو به. او بیا نبی علیه السلام د حمراء الاسد پورې لاړو صحابو سره، هلته کې الله تعالی د ابو سفیان او د کافرانو پړونو کې روب واچو. هغه طریقه دا وشوه چې معبد بن ابي معبد الخزاعي ډېره کافرو، خو دې راغی او نبی علیه السلام ته ووایي چې زمونږ قبیلې والا ښه ونه کړو، خزاعه قبیلې، نو زه د هغې تلافي کومه. نو نبی علیه السلام ورته ته لړ شه، دله ایمان نه دی راوړی،
وایي ستا د ایمان اسم لا چاته پته نشته، ته لاړ شه او ابو سفیان ته ووایه چې صحابه را روان دي ستا مقابلې له. دی راغی په دې اراده ګنې خپلې قبیلې ته ځمه. نو ابو سفیان ته نه تپوس وکړه چې شاته څه حال دی صحابو. د وتې نبی علیه الصلاة والسلام خو صحابه بیا را جمع کړو او دومره غوسه دته چې ژوندیم نه پریزي، را روان دي دپسې. نو ابو سفیان پړه کې الله تعالی نورم روب واچو، کني دی خو اراده کړې د واپس راتو چې بیا به حمله وکړو. بیا دی هلته کې یو عربي و، هغه راته مدینې ته ناغلی څه انعام ورکو، ورته ووایي چېرې ته لاړ شه او د مدینه منوره کې د موږ باره کې خبرې خورې که چې ابو سفیان بیا حمله کول غواړي، بیا راځي. چې کنې اصل کې هغه زمانه کې نظریاتي جنګ هم که نه صرف د میدان جنګ منو، یو نظریاتي جنګ هم دا و چېرې زمونږ روب په بل چا باندې پریوځي. ابو سفیان دا غوښته چې زمونږ روب مدینه کې نورم خور شي. نو هغه دا خبرې وکړه، لیکن ابو سفیان ته چې کله معبد دا خبره وکړه دا ځای نه روان شو. نو دا الله تعالی بیا دوباره روب د دې پړونو کې واچو، نه که چېرې راغلی وي نو صحابه ټول زخمیانو، ډېر نقصان به شوی و. قرآن کې الله تعالی سنلقي زر ده چې موږ به وغورځو. القا یلقي په ځمکه باندې غورځولو ته وي یا په اوبو کې غورځولو ته وي. موږ به وغورځو فی قلوب الذین، په زړونو دا کسانو کې کفرو چې کفر یې کړی دی. نو څه به غورځو؟ الرعب، خوف لره. رعب خوف او یری ته وي چې دا زړه ترې نه ډک شي. اسی سرسری یری ته نه وي، برپور طریقې سره خوف او یری ته وي. الرعب خوف لره او یری لره. بما اشرکو، وی د دې رعب وجه څه ده؟ دا با دپاره سببیت دی، په سبب د دې اشرکو چې دی شرک کړی دی، یعنی شریک یې جوړ کړی دی بالله الله تعالی سره. دی الله سره شریک جوړ کو، د هغې د وجې نه الله تعالی د دې په دې زړونو کې رعب اچي. په دې باندې امام ابن عاشور اعتراض کړی دی. اعتراض دا واردېږي چې دلته الله تعالی د رعب دپاره وجه شرک بیان کو، چې دی شرک کړی دی ځکه الله تعالی پړونو کې رعب اچي. وی دا شرک خو دی مخکې هم کړو، دا خو نه چې د احد په میدان کې کړی دی. نو الله تعالی مخکې ولې رعب نه اچو؟ بیا جواب دا کړی دی چې اصل کې دا بهادري او رعب چې دی، یعنی بزدلي او بهادري چې ده، نو د دې اصل کې ظاهریږي په میدان جنگ کې چې کله انسان دشمن ته مقابل شي یا زړه طاقتور شي او یا زړه کمزوري شي. نو د کافرانو پړونو کې رعب خو هر ټیم پروت د مسلمانانو، لیکن دا چې میدان جنگ ته رالو او د نبی علیه السلام د حکم مخالفت شو، نو هغې غالب شو، صحابه لږ کمزوري شو. بیا الله تعالی دوباره صحابو رعب د کافرانو پړونو کې واچو، او د هغې علامت دا و چې کافرانو باوجود د دې چې ډیرو او صحابه یې ګیر ناګیرو مغستی وو او بغیر د څه وجې نه ونه صحابو څه دومره غټه حمله بیا دوباره نه راکړې، خو صرف صحابه منظم شو. نبی علیه السلام آواز وکړ الی عباد الله، د الله بندګانو راجمع شئ، او کافران د میدان نه لاړلو. لکه ولې لاړه؟ څه وجه ده؟ آیا د مسلمانانو څه نور مدد راغلی دی؟ ولې څه هیچا مدد مزید نه دی کړی؟ خدا الله تعالی د کافرانو په لو کې رعب واچوي، بزدلي الله تعالی ښکاره کړه او د صحابو زړونه الله تعالی مضبوط کړو. نو دغه وی چې دا رعب نه مراد د کافرانو په زړونو کې الله تعالی بزدلي واچوله. بما اشرکو، او یا دا چې دا بما کې دا با د پاره د عوض دی، دی شرک کو الله تعالی د شرک په عوض کې د مسلمانانو پړونو کې الله تعالی طاقت پیدا کو، بهادری پیدا کړه او د دې په زړونو کې رعب واچو. ما لم ينزل، ما هغه چا لره لم ينزل چې الله نه دی نازل کړی، به دغه په شرک باندې، دغه په شریکوالي باندې، سلطانا څه دلیلو. دلیل ته سلطان وي، سلطان د تسلط نه دی، غالبه کېدو نه دی. دی دلیل ته ولې سلطان وي؟ سړی په دلیل سره په بل چا باندې غالب شي، هغه اکثر خاموش شي، کمزوري شي، ځکه دی دلیل ته سلطان ویل کېږي. لم ينزل به سلطانا، الله نه دی نازل کړی داغه په شریکوالي باندې سلطان څه دلیلو. ابن عاشور لیکلی دی دا تفسیر چې دی چې الله تعالی چې یو خبره کې فایدې د خلکو، نه الله تعالی دا خبره چرم پټه نه ساتي. کومه خبره چې هغه د انسانانو دپاره د فایدې ده، نو هغه الله تعالی بیا خامخا د انبیاء کرام علیهم السلام په خوله باندې ظاهري.
نو که الله تعالی سره په شریک جوړولو کې د خلکو فایده وي او څوک شریک د الله تعالی وي نو الله تعالی به دا خبره چرم پټه نه وساتلی. لکه یو انسان خبره ولې پټه ساتي چې کله هغه د انجام نه یریږي چې څوک یې مزاحمت نه کوي انتشار جوړ نشي الله چا نه یریږي. نو د الله تعالی شریک شته نه که چرې وي الله تعالی به خامخا یو نبي ته ویلې په یو کتاب کې به دا خبر نازل کړی وي الانکه دا خبر الله تعالی روز چاته کړی نه چې د ما شریک شته دی. لم ينزل به سلطانا آیت نه بل خبرم معلومه شوه چې د عقیدی خبرې چې دي نو دا به د قرآن او د الله تعالی به د بر نه نازلي. دا د انسان په خپل ذهن باندې په خپل رای باندې او په مشورې سره نه دا نه چې خلک راجمع شي نو ګڼې ځان له به د عمل دپاره یوه لاره ګوري نه دا خبرې به د قرآن او د آسماني کتابونو نه اخلي. لم ينزل به سلطانا او سلطان وي دې کې علت دا دی چې هر یو غیر مذهب والو سره که مشرک دی او که کافر دی او که بل مذهب دی هغه سره هم څه نه څه دلیل وي خو دلیل یې مضبوط نی کمزوري وي. هر یو انسان که هندو دی که د بت پوجا کی او که د بل چا کی هغه هم د هغې یو دلیل پیش کړي دا په دې وجه مونږ کو لکه څه وي ویره ټیک ته الله تعالی ټیک ته شته دی خو دنیا کې هم څوک په کار دي مخامخ وي هغه بره دی او نور به ښکته په کار دنیا کې نو دا د هغه لپاره یو دلیل شو. نو دا خو یو رای دی یو قسم مضبوط دلیل نه دی. الله جل شانه ته ضرورت د دې خبرو نشته. دنیا کې هو ځکه په کار دی چې الله تعالی ټایم په ټایم ته ډسټرب کوي نه او الله تعالی نه خوراک او څښاک او نه الله تعالی ستړي کېږي نه د هغه بل څه کار شته دی. انسان هر ټایم کې هر څه ټایم هم غواړي الله تعالی ته دعا کولی شي. نو الله تعالی د دنیا په بادشاهانو نه دي قیاس کول پکارو چې ګنده الله تعالی نمایندګان کینولي نه. نو سلطان ځکه وایي چې کمزوري دلیل نه مضبوط دلیل پکاري. ومأواهم النار مأوا په عربی کې د آرام د پاره د تلو ځای ته وي یو ځای د آرام دی هلته ته ورځې دې ته مأوا ویل کېږي. ومأواهم النار او ځای د ورتلو د دې النار اور دی نو دوی به اور ته ځي د تلو د اوسېدو دپاره. وبئس مثوى الظالمین او مسوا چې کوم ځای کې انسان پاتې کېږي مسوا او مأوا چې د دواړو معنی عام طور ټکانه کېږي خو دواړو کې دا فرق دی چې مسوا د پاتې کېدو ځای ته وي او مأوا دغه ځای ته ورتلو ته وي. نو مأوا ځای د ورتلو د دې اور دی وبئس او بد دی دا اور مثوى الظالمین ټکانه یعنی ځای د اوسېدو الظالمین د پاره د ظالمانو. یا کسانو چې ایمان وروړی دی که چېرې تاسو تابعداري وکړئ دا کسانو چې کفر یې کړی دی واپس به کړي تاسو لره په بندو ستاسو باندې پس تاسو به وګرځېږئ نقصان موندونکي بلکې الله تعالی مددګار ستاسو دی هغه بهترین د مدد کوونکو نه دی. زر ده چې موږ به ورځو په زړونو د کسانو کې چې کفر یې کړی دی روب لره په سبب د دې چې دې شرک کړی دی. الله تعالی سره هغه څوک چې نه نازل کړی الله تعالی د هغه په شریکوالي باندې څه دلیل او ټکانه دی اور دی او ناکاره دی دا ځای د اوسېدو د ظالمانو.